خواخه دي ضعیفه کې دلته کې راشي دلته کړی ده نو چې لږ غټ بیان دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد. سورة مریم مصحف عثمانی کے 19 نمبر سورت دے اور مکی سورت دے اعتبار د نزول سره 44 نمبر سورت دے. عرب دماغ کې سره یا په اعتبار د مضامینو سره دے څنګه چې وړاندې سورت دا مشتمل په عجایباتو باندې. اصحاب کهف واقعه وا د ذوالقرنین واقعه وا دې کې د موسی علیه السلام وغیره واقعات باندې اشتمال دا عجایبات دي. که واقعه د عیسی علیه السلام دا د یحیی علیه السلام دا د موسی علیه السلام دا عجایبات دي. یا تیر شوی صورت کې څنګه اختتام او چې کوم دی په رسالت باندې انو دی صورت ابتدا د پر رسالت باندې انما انا بشر مثلكم يوحى الي. عدلت ذکر رحمت ربك عبده زكريا. کاف ها یا عین صاد دا حروف مقطعات دی. الله جل جلاله معنا حقیقی باندې علم دی او څوک دا مخفف وي د الله د صفاتنا. کاف کبیر، ها هادی، یا یمین برکت والا ذات، عین عالم، صاد صادق. ذکر رحمت ربک یادول د رحمت در ابستادی عبده د خپل بنده زکریا چې زکریا علیہ السلام د اذنا د ربه کله چې د आवाज وک خپل رب ته نداء خفیه आवाज پټ زکه پټه دعا خ قبلیږي. تفصیل دی سورۃ آل عمران کې وې قال دو فرمایل رب اعظم رب انی وهن العظم بشک کمزوری شول زما اډو کی بوډا شوم اډو کی می کمزوری شول منی زما واشتعل الراس او لمبش زما سر شیبا په بوډا والی سرا سر وخته می سپین شول نو دا داس شول چې تور وخته اور واغستو په سپین والی بدل شول نو بوډا والی نه کنایه ده. اډو کی کمزوری سر می سپین خو نو می د نیمه ولم اكن نیم بدعائک استا په بلنا بان رب اعظم رب شقیا به برخي اوسم زده برخه تمکم. و انی خفت الموالی بشک زیرګم د خپل رشتہ دار من وراء رستو زمانہ وکانت امرأتی او د زما بیبی عاقره شنډه به اولاد ده فهب لی وبخمات من لدنک د خپل طرف نه ولیا ولی دوست یعنی ولیان بچه. دا د سوال طریقه ده چې مخکې تخپل عاجزی وړاندې کې الله دایمه کمزورم اوس می حاجت داده څنګه د خپل کمزورتیا ذکر کړ بیا فرمای مال بچی راکی یاری سونی چې د میراث ویسی زما و یاری سو میراث ویسی آل من آل یعقوب د خاندان د یعقوب. زکریا علیہ السلام وی الله مال بچی راکی چې زما وارث جوړ شي. آیا د انبیاء وراثت وړي شي؟ روافض او شیعگان وی او د انبیاء مال تقسیمیږي وراثت جوړیږي. سنیان اهل حق وی نه د انبیاء وراثت نه. شیعگان او روافض دی آیت ته ګوري یریسونی و یریس من آل یعقوب. او دویم چې کنده مخ کی صورت کې مضمون را روان دي اومدل ته مسئله حل کو التب بیا په سیده زو. وورث سلیمان و داوود د داوود علیہ السلام وراثت سلیمان علیہ السلام واغستو. داوود علیہ السلام پیغمبر دی وراثت بچی ته پاتې شو وراثت وړي شي. اهل حق وی د انبیاء وراثت د مال نه او دا چې کم صفات شي هغه خیرات او صدقې او دلته چې کم ذکر کیږي دا وراثت مالی نه دی. دلته وراثت مالی نشه غستل عقلا هم او نقلا هم. عقل تقاضا کوي چې زکریا علیہ السلام دومره جلیل القدر پیغمبر هغه بچي غواړي او د مال د پاره غواړي چې زما د مال وارث شي. نو عقل د دین انکار کوي چې یو معصوم پیغمبر بچي د دنیا د پاره نه غواړي. یوا
دویم عقل انکار کوي د دینا ځکه مخکې پسې دی فرمایي چې دا زما وارث شي او د تمام خاندان د آل یعقوب. نو د تمام خاندان نه دی څنګه وراثت الی که دا وراثت مالی شي نو تمام خاندان نه دی خو وراثت نشي اخیستلی. یو سړی سوال کوي سید الله ماله بچی راکړي چې د تمامو سیدانو وارث شي، نو ستا بچی دی ستا وارث به تمامو سیدانو څنګه وارث شي؟ نو پته لګي دا وراثت مالی نه دی. نقل هم تقاضا کوي چې دلته وراثت مالی مراد نه دی. نقل وجه ولدا ده د زکریا علیه السلام مال او دولت څخه نقل کیږي چې د ترکانو او هغه زمانه داسې و چې دا دومره مشیندریان او دومره سیزونه خوونه نو چرته سټک او سولیا او ترخص د دې دپاره چې کوم دی زکریا علیه السلام سوال کوي. نو نقل هم تقاضا کوي چې دغه څه داسې مال نه و چې دغه وراثت ته ضرورت پیدا شوی نو ځکه دلته وراثت مالی نشي اخیستلی او دلته وراثت دینی دی. الله بچی راکړي یریثوني چې زما وارث شي په دین کې کم دینی خدمت زه کوم چې هغه مې بچی کوي. نو دا وراثت دینی دی. همدغه رنګې به آلته وورث سلیمان علیه السلام چې وراثت حاصل کړی دی نو بعضې تواریخو کې دا دی چې د داود علیه السلام 18 زامنو نو دا غونډ وراثت که مالی واخلي نو دا یو زوی غونډ وراثت الی دا نور خو په وجلی وی پته لګي دا وراثت مالی نه دی. او په دغه بچو کې یو بچی سلیمان علیه السلام پیغمبر دی نو ځکه هغې ته وایي دا وارث شو نو پته لګي دا وراثت دینی دی نه وراثت دنیوي. دا خو د آیاتونو محمل د اهل حق دلایل هغوی دا ذکر کوي چې د انبیاء علیهم السلام مال وراثت نه وي ځکه حدیث پاک کې راغلی العلماء ورثة الانبیاء د پیغمبرانو وارثان دا علما دي. دا نه وایي چې بچی دی دا پیغمبرانو وارثان دا علما دي. العلماء ورثة الانبیاء او ان الانبیاء لم یورثوا دینارا انبیاء وراثت کې پیسې نه دي پریخي ولا درهما روپیا ټکې نه دي پریخي انما ورثوا العلم انبیاء وراثت کې علم پریخي دی هغه علماء حاصل کو نو وراثت دا دی. دویم نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي ما ترکنا صدقه کم سیز چې موږ پریدو هغه صدقې هغه وراثت نه هغه صدقې او په دې باندې د صدیق صاحب زمانه کې به اجماع منعقد شو د نبی کریم علیه السلام وراثت نه دی تقسیم شوی. بیا ټکه حکمت دا چې د انبیاء د مال وراثت ولی نه د هغې دپاره وجه دا ده چې کچرې د انبیاء د مال په طریقې د وراثت سره تقسیمېدلی نو خلکو به دا شبه کوله چې دا پیغمبر دونه مهنت کوي او دا مال جمع کوي نو دا د خپلو بچو دپاره پیدا کوي لکه څنګه چې ما او تا کوشش کوو نو د خپل اولاد دپاره پیدا کوو او په پیغمبر باندې داسې ګمان کول چې د بچو دپاره دنیا جمع کول دا به د ایمان نه خلاصو. نو ځکه الله پاک دا شوبه ختم کړه چې انبیاء سره کم مال دی نو دا دغه وراثت نه وي. دویمه وجه دی کله کله وارث داسې وي هغه وغواړي چې یاره دا مورث مې نه وي نو ښه ده زوی غواړي چې دا پلار مړ شي چې دا پټی راته پاتې شي دا پلار مړ شي چې دا بنګله راته پاتې شي کله بچی داسې وغواړي. نو که چېرې د انبیاءو مال دا وراثت وی او چرته وارث په خیال کې دا راتلی چې دا پیغمبر مړ شي چې دا مال راته پاتې شي دا وارث به د ایمان نه خلاصو ځکه د پیغمبر د مرګ خیال کوو نو ځکه الله دا خیالات کټ کړل چې د پیغمبر مال به وراثت نه وي څوک دا خیال ونه کړي. نو دلته وراثت دینی دی وراثت مالی نه دی. یریث من آل یعقوب وجعله رب رضی الله وګرځې دا پسندید غوره وګرځې الله وتو فرمایلی یا زکریا علیه السلام انا نبشرک بشک مونږ تعالی زیره درکو په یو الک سره اسمه یحیی چې دا غنوم به یحیی وي لم نجعل له مونږ نه د ګرځولې د لپاره من قبل پخوا سمیه هم نامې په دې نوم باندې وړاندې دا نوم مونږ چاله نه دی ایښی یحیی ورته ویلې وې د هغې وجه مو ته وړاندې ویلې وه. قال دو فرمای رب ای زما رب انا یکون لی غلام څنګه به شي ما دپاره الک وکانت امرأتي د زما بیبي عاقره شنډه وقد بلغت تاقي سره زه رسېدلی من الکبر د بوډاوالي نه عتیه انتها ته
د عمر یو کم سل کاله دی، د ښځې عمر یې 2 کم سل کاله دی. قال الله تو فرمیل کذالک من کذالک انت، ته به همدقسې بوډۍ واپس دې ځوان کوم نه او بچی درکول. قال ربک نو وایي ستا رب هو دا بچی درکول علی هین ما باندې آسان دی. وقد خلقتک تاقی سره ته ما پیدا کړی من قبل پخوا ولم تک شیئا او ته نه وې څه څیز موجود. قال او فرمیل زکریا علیه السلام ربي ای زما رب اجعل لي آیه او ګرځې ما دپاره نشانه، چې کله زما د بچي وقت راشي نو الله ما دپاره څه نشانه مقرر کړي چې زه پوه شم، زه به ډېر زور په عبادت کې لګوم. نو قال الله تو فرمیل آیتک ستا نشانه دا د الله تکلم الناس، ته به خبرې نه کوې انسانانو سره 3 لیالین 3 شپې سویا برابر، ته به 3 شپې او ورځې صرف عبادت کوې خو خبرې به د چا سره نه کوې. دې دپاره نشانه غواړي چې کم انسان باندې د الله نعمتونه سیوا کېږي نو دومره شکریه به هم سیوا کې. یو عام خلق دی د هغوی خپل عبادت دی، یو طالبانو تاسو یې په تاسو د الله احسان دی، ته به د نور نه عبادت کې ډیر زور لګې، عالم شي نو بیا به ښه زور لګې ځکه د الله احسانات سیوا کېږي. نو ما ته چې کوم دی نښه وښیې نو زه به عبادت کې زور لګوم. فخرج على قومه نو روت خپل قوم ته من المحراب د عبادت خانینا فاوحى الیهم نو اشاره وکړه د خپل قوم ته ان سبحوا تاسو تسبیح وایي بکرة وعشیه سبابېږه. 3 ورځې خبرې بندې شوې، خبرې تیرې شوې، الله بچی ورکو. یا یحیی ای یحیی علیه السلام خذ الکتاب واخله کتاب بقوت په قوت سره واعطیناه الحکم ما ورکړې هغه ته پیغمبري، اعطیناه الحکم ما ورکړې هغه ته علم صبیه په ماشوموالي کې، وحنانا دا چې کوم دی حنانو نرم زړه والو دا مهربان او من لدنا زمونږ د خوانه و زکات نو د پاک وکنه تقیه دی او پرهیزګاره و برم بوالديه دی او احسان کوونکې د مور او پلار سره، ولم یکن دی نو جبارا متکبر عصیا نافرمانه. وسلام علیه السلام دی په یحیی علیه السلام یوم ولد هغه ورځ چې پیدا شو، و یوم یموت هغه ورځ چې دی مري، و یوم یبعث حی او په هغه ورځ چې دی پورته شي جمع دی د قیامت په ورځ. واذکر فی الکتاب مریم، یاد کا قرآن کریم کې واقع د مریم اذ انتبذت کله چې دا لاړه من اهلها د خپل اهل نه مکانا شرقیه شرقی طرف ته. سورت آل عمران کې د مسله وی چې کوم دی شرقی طرف ته یا دامنه چې کور دی نو وخت د سينو چې دا دومره خلق دي چرته غونډ بیا بانونو وړاندې چرته لري په ځای کې په فاصله کې پرسخونو کې انګن تاو کړي دا د کور دی، ابل هغه ځای کې چې تا انګن تاو کړي د کور دی. نو په دې کور کې د مشرق طرف ته وړاندې لاړه د خپل صفای غسل د پاره. او بعضې دا فرمایي چې د کور نه بهر ځکه څوک انسانان خوشتي نه نو داسې چې کوم دی چېرته مثال کوچیان دي په ځنګل کې او په شړ دشته کې پراته دي، یوه زنانه لاړه شي چې کوم دی او چاته خټه او پناه ځای کې دام وي نو دغه شانتي شړ ځای ته دا لاړه شرقي سیټ ته مکانا شرقیه هغه شرقي سر طرف ته. فاتخذت نو وینې من دونهم اخوا دوی نه حجابا پرده ځان نه پرده څه شی ته وکړو. فارسلنا الیها روحنا منګولېږه تخپل روح مراتنه جبریل دی. فتمثل لها هغه د پاره په مثال او صورت کې شو، فتمثل پته شکل واغستو بشرا سویا انسان برابر یو انسانی شکل کې جبریل روان دی. قالت دوته وی انی اعوذ بالرحمن ز پناه غواړم په الله باندې من کستانه ان كنت تقیا. بعضې فرمای تقی او سړی او بد عمله بدماش. نو مریم ورته وایي که تو هغه سړی چې کوم دی نو پناه غواړم بدماشي دې په خپل ځای خو زما خواته مه راځه. او بعضې دا فرمایي تقي معنا وسپي ذکر کوي اعوذ بالرحمن پناه غواړم الله باندې من کستانه ان كنت تقیا که ته یې پرهیزګار که ډېر نیک او پرهیزګار سړی ولې نه خو زه یوه زنانه یم پردی او غسل کوم نو زما خواته نږدې رانه شي. قال هغه ورته وی انما انا بشک ز رسول ربک استاذ در رب ستایم لاهب لک چې وبخم تا ته غلامن زکیه الک پاک. دا نسبت چې جبريل ځان ته کې اهب لک وبخم تا ته بخل الله دی دولت صرف سبب دی پوکه بده کوي. قالت او فرمایل دی ان یکون لغلام څنګه بشي ما د پر الک ولم یمسسنی بشر او نه د ما سکړه ما د پر انسان بچي چې کېږي دوه طریقې وي یا زنانه واده کړي یا بد عملی. ولم یمسسنی بشر چا ما سکړي نیم انسان بی نکاح نچا سمې نکاح نه ده شوی. او دویم ولم اکو بغیه او زنیم بد عمله دا دوانه لارې نشته.
قال جبریل تو فرمیل کذالک یم دارنګه به ته بې واده. قال ربک ستا رب وی هو دا بچی درکول تا ته علی هین ما باندې آسان دي. ولنجعله دې دپاره چې زه دا وګرځم آیة نشانه للناس انسانانو دپاره ورحمة منا دا رحمت دې زما د خوا نه وکان امرا مقضیا دا د یو امر فیصله کړی شوې ده. نو جبریل صرف یو پوکې وکړو هغه پوکې چې کوم دی د هغه بدن د هغې نه امید شروع شو. فحملته پس د امید شروع شو. فانتبذت به نو پس لاړه په دې سره مکانا قصویا ځای وړاندې او لرې ته. نو بعضې فرمایي یوه ګینټه د حمل وه، څوک وایي 3 ګینټې وې، بعضې وایي نه چې کوم دی څو ورځې و. همدغه شانتې اقوال پکې راغلي چې کوم دی ان تر دې چې 7 میاشتې و، 8 میاشتې و، 9 میاشتې. د عام ماشومانو چې کوم طریقه د پیدایش د هغه شانتې د دم وه. دې ځای باندې قرطبي یو قول لیکلی دی چې بعضې فرمایي دا 8 میاشتې د حمل و. نو عموما داسې وي چې 7 میاشتو کې ماشوم پیدا شي نو پاتې کېږي، 9 کې پاتې و، 8 میاشتو ماشوم ډېر کم پاتې شي. یوه وجه دا ده چې دا د عیسی علیه السلام پیدایش په دې کې یو قول پکې هغه داسې ذکر کړی. فاجاءها المخاض، اجاء نو جاء لازمي وي، باب افعال ته واخوته نو متعدي شو. راوستله دې مریم لره المخاض درد د ولادت الی جذع النخله سټ د کجورې ته. د کجور یو وچ سټ د هغې خوا ته راله. نو کله انسان باندې تکلیف بل سیز ته لاس واچوي. نو قالت دی وی یا لیتنی افسوس دی ما دپاره متو چې زمړه وې قبل هذا مخکې د دې نه وکنتو زه وې نسیم منسیه یېره په هیرو شو سره چې بلکل مړه وې چې چا مې نوم نه اخستی یېره وې. یو خو تکلیف د دړ او دویم دی خوا د ماشوم مسله ده. نو قوم ته به څه ویم؟ فناداها اواز وکړو دې ته من تحتها د لاندې طرف نه. نو بعضې فرمایي دا جبریلو دا چې په کوم ځای کې د افسوس کې لاندې خوا ته جبریل د هغه ته اواز وکړو الله تحزني مه غمجنه کېږه قد جعل تاخي سره ګرځولی ربک ستا رب تحتکې لاندې ستانه سریه سردار. دا ماشوم عام ماشوم نه ده خو سردار دی. او بعضې فرمایي چې عیسی علیه السلام پیدا شو نو عیسی علیه السلام ورته وویې فناداها اواز وکړه دته عیسی علیه السلام من تحتها لاندې طرف نه الله تحزني بیا مه غمجنه کېږه قد جعل تاخي سره ګرځولی ربک ستا رب تحتکې سریه ستانه لاندې سردار. ستا بچی چې کوم پیدا دی دا سردار دی، عام بچی نه دی. او بعضې فرمایي تحتکې لاندې ستانه سریه نهر په دې شړ بیابان کې لاندې هلته اوبه بهیږي د دغه نهر نه اوبه څښه. او خوراک دا اوچ سټ د کجوري دی دا اوخوځوه. مخکې به الله کار کوي هغه وچ شین کجوره شوله دانې ونیولې پخې شولې ته اوخوځوه کجوري به را پرېوځي. نو دا دنیا دار اسباب دی. یوه زنانه چې کوم دی د کجوري ونه خوځول ډېر بعید دي. 10 هلکان دې پسې ونښلي نشي خوځولی. او چې لا د هغه د ماشوم د پیدایش مسله داسې بیماره ده دی به څنګه کجوره خوځوي. خو ته لاس واچوه مخکې کول د الله کار دی. نو دنیا کې ژوند تیرې لاس پې به خوځوي. دا نه چې کوم دی به زه توکل کوم او الله شتې او چې سر را پاسېږي څادر سر ته راکاږه او سمله ماسپخیم را پاسېږي ښځه ته وایي څه شتې نه به زه مړه الله شتې الله بې ربا نه دی بیا څادر سر ته راکاږه او سمله. د الله جل جلاله داسې انسان بدي شي چې د خپلې ناراستیا د وجې نه په خپلو بچو تنګسیا راولي. دا ناراسته دی چې ته دیړي نه کوي ټک کار نه کوي او بچی په ناره زندگی تیروي. بچی د بل کور ته لوښی نیولی دی او بچو له چې کوم دی چې ته پیاز او وچه ډوډۍ وتږدي. داسې ناراسته انسان د الله بدي شي. همت کوه همت کوه چې کوم دی خپله مزدوري لاس خپې خوځوه الله به پیسه مرتب کې بچو ته واچوه. وګوره دا چې کوم دی د بچی د پیدایش صورت دی یوه جینۍ ده چې کوم دی دغه به څه زوري خلاص وخوځوه دی ونې ته لاس واچوه مخکې خوځول شنه کول دانې نیول پخول غورځول د الله کار دی. وهزي الیک را سړوه خپل ځان ته بجذع النخله هغه سټ د کجورې تساقط علیک را پرېوځي به په تا باندې رطبا جنیا کجورې تازه فکولي دا خوره واشربي دغه نهر نه اوبه څښه وقري عینا او سترګې یې خوه بچي باندې الله صالح بچی درکړی. فإما ترين پس کوینی تعالی من البشر انسانان احدا فإما ترين کتوینی او بشر سوک وینی نو هغه به تا باندې الزام لګی. نو فقولي ورته وایه انی نذرت بېشکه ما منښته کړې للرحمن د الله دپاره صومه د روجې. هغه دین کې د خبر نه به روجه وه ځکه زه خبرې نه کوم. ته د سره د چا سره خبرې مه کوه دا ماشوم به خپل جواب کوي. زمونږ په دین کې د خبرو نه روجه نشته. لا صمات الی اللیل
سحر نه تر ماښامه پورې خولې ته دې کوری اچولې دی نه دا دین نه دی دا چې کوم دی روژه نه دی عبادت نه دی د خیر خبرې کوه ذکر کوه فلن اکلم اليوم زه خبر نکوم نن ورځې انسیه د یو انسان سره فاتت به نو پس راوړو دغه ماشوم قومه خپل قوم ته تحمله چې ده ته تسلي میلاو شوه که نه نو تحمله فخرا بې ښه په هغې کې اوچت راغستی دی چې کوم دی او فخر پې کوي داسې بچی دی ښه دې بچی اوس د افتخار دپاره اوچت کړی نو قالو وې خلق چې مخې ته راوې کته مریم دا ماشوم د کوم ځای نه شو یا مریم ای مریم لقد جئتې تاقي سره تا راته وکړه شیئا فریا په یو څیز عجیبه او ناشنا سره ناشنا کار دی وکړو موږ خو ته غټه بزرګه ښځه وې یا اخت هارون ای خورې د هارون علیه السلام بعضې دا فرمایي چې مراد نه هارون د هغه هارون چې د موسی علیه السلام ورور و نو د الله پیغمبر و پاک دامنۍ کې مشهور و نو خلکو د هغې سره تشبیه ورکړه ته خو داسې پاکه ښځه وې لکه څنګه چې هارون علیه السلام پاک انسان او څوک وایي په دوی کې یو نیک سړی تېره شوی د هارون په نوم باندې پاک انسان و نو موږ خو ته هغه پاک انسان په شان ته ګڼلې څنګه چې زموږ هغه صالح انسان چې کوم هارون و او دریم قول پکې دا دی چې دی ورور چې ته مخکې تېر شوی دی خو مړ نو ورته وایي یا اخت هارون د هارون ورورې ما کان ابوک امرأ نو ستا پلار امرأ سو انسان بد ستا پلار خو بد سړی نه و ډېر ښه سړی و وما کانت امک بغیه نه وه ستا مور بد عمله انسان چې کوم دی عموما نسب باندې داغ لګي ستا مور او پلار خو بد خلک نه و دا ته پکې څنګه بد کرداره شوی چې تا بد عملی نه بچی راوړو فاشارت الیه مریم اشاره وکړه دې ماشوم ته نو قالو دی ورته کیف نکلم څنګه من خبرې وکړو من کان فی المهد صبیا هغه څوک چې د زانګو ماشوم وي قرطبي لیکلي دي چې دا خلک راجمع شول چې ورته راجمع شول دا الزام خبرې ولګېدې وایي د ماشوم سره خبرې کوئ یوه ښځه را مخکې شوه لاس یې راوچت کړه چې در سپېړه ورکړي لاس داسې بس لاس وچ کلک شو نو دا ښځه ودرېدله مریم ورته د سره خبرې وکړئ مریم خبر تپوس نو ماشوم عیسی علیه السلام راوچت شو دا لاس یې د مخ ته ولګو لاس یې د مخ ته ولګو دا تقریر ته شروع کوم قال دوی انی عبد الله بشک زه د الله بنده یم اول نه وی د الله بنده یم ځکه دا خلکو ته وروسته وی خدای دی د اول نه وی زه الله نه یم د الله بنده یم آتانی الکتاب راکوي به ما ته کتاب انجیل وجعلنی نبی ما بګرځي پیغمبر وجعلنی ما بګرځي مبارکه برکت والا اینما کنت چې زه کوم ځای یم واوصانی بالصلاه الله ما ته امر کوي په مونځ سره و زکات او په زکات سره ما دمت حیا څو پورې چې زه جم دی عادیانان وایي چې تاسو وایي عیسی علیه السلام اسمانونو کې جم دی نو دی خو وایي چې ما ته به الله د مونځ او د زکات امر کوي هلته به دی زکات چاله ورکوي موږ وایو و اوصاني بصلات منځونه خو کوي زکات چې ورکول غواړي دا مال غواړي ښه زکات خو مال غواړي نو زی تاسو نران شي مال پسې اسمانونو ته وخېجوئ بیا به طالب پسې موږ ولیکو چې زکات وله ورکه هغه سالته مال څه کوي زکات خو مال غواړي چې مال اوسه نشته چې کوم دی نو زکات باندې ډېر انسانان دنیا کې مسلمانان زکات نه ورکوي مال اوسه نشته نو دویم والزکات دنیا ته راشي بیا به د مسلمانانو مشر شي اوس کو چېرته مال ورسره پیدا شي نو دنیا کې به یې که نه بیا به زکات ورکوي وبرم بوالدتي احسان کوونکی هم د خپلې مور سره ولم یجعلني او زه یې نیم ګرځولی جبارا متکبره شقیه بدبخته والسلام علی السلام دی په ما باندې یوم ولدت هغه ورځ چې زه پیدا شم و یوم اموت هغه ورځ چې وفات کېږم یوم هغه ورځ ابعث حیا پورته کېږم جم دی ذلک عیسی ابن مریم دا عیسی علیه السلام چې زوی د مریم دی قول الحق وینا د حق الذي هغه فیه یمترون چې په هغې کې دوی شک کوي ما کان لله ندی مناسب د الله دپاره ان یتخذ من ولد چې الله ونیسي ځان دپاره اولاد سبحانه پاک دی الله پاک اذا قضا امرا کله چې الله فیصله کوي د یو کار فانما یقول بشک او فرمایي له هغه کار تکون موجود شه فیکون پس موجود وي الله چې څه موجودوي په ارادې د کون سره بچی خو هغه څوک راوړي چې بچي ته محتاج وي سبا له کار کوي سبا چې کنه پټي ته ځي بازار ته ځي زما ضرورت پوره کوي د الله څه ضرورت دی وإن الله بشک الله پاک ربي زما رب دی و ربکم استاسم رب دی فاعبدوه دغه عبادت کوي هذا صراط مستقیم دا د لار نیغه فاختلف الاحزاب اختلاف کو دی ډلو من بینهم په خپل منځ کې یا تنه مراد بهر جماعتونه دي نو عیسایان وای دی د الله زویو
یهودیان وی دا مور بد عملی کړي د بد عمله خزي بچی دی. مسلمانان وی نه مور بد عمله وا او نه د الله چې کم دی زوی دی، بلکې دا د الله پیغمبرو او الله پاک دی وی زنانه نه پیدا کړي بغیر د خاوند نه. فاختلف الاحزاب. او دویم قولدار چې مراد د اختلاف نه د دوی خپل منځ کې دی. څنګه وړاندې تا مضمون وی دوی اختلاف وکړو، چا وی ابن الله دا د الله زوی دی، او چا وی چې کنده ثالث ثلاثه دا دریم دی په درې خدایانو کې، او چا ورته خدای وی. حلول باندې قول وکړو. فویل للذین هلاکت دغه کسان د پر کفرو چې کافران دي چې په عیسی علی السلام یې کفر وکړو. من مشهد یوم عظیم، د حضور د ورځې لوی نه، د لوی ورځ چې د قیامت ورځ ده، هغه حاضرې کې د لپاره هلاکت ده. اسمع بهم اورولو که په دوی باندې، و ابصر او خلیدلو که په دوی باندې، یوم هغه ورځ یاتوننا چې دوی راځي زما خواته. لکن الظالمون، لیکن ظالمان الیوم نن ورځ فی ضلال مبین، دی په گمراهی ښکاره کې. وانذرهم ویرو د یوم الحسره، د ورځې د افسوس نه، د قیامت ورځ دا د افسوس ورځ ده. کافران خو به افسوس کوي، هر چې مؤمنان دي نو دوی به هم افسوس کوي. د هغه ټیم چې کم ټیم بغیر د عبادت او د ذکر نه تیر شوی دی، مسلمانان به د هغه ټیم افسوس کوي چې کم وخت د دوی په غفلت کې تیر شوی د الله په عبادت او بندګۍ ذکر کې نه دی تیر شوی، نو دا هر یو افسوس کوي. ځکه قیامت نوم د یوم الحسره. اذ قضی الامر، کله چې فیصله شي کار، وهم فی غفلت، دی په غفلت کې، وهم لا یؤمنون، د ایمان نه وروړي. انا نحن نرث الارض، بشک من وراثت سره وړو ځمکه، ومن علیها، هغه چې په دې ځمکه دي، و الینا یرجعون، او ما ته به دوی رجوع وي. واذکر فی الکتاب ابراهیم، د انبیاء واقعاتو عیسی علیه السلام واقع ذکر شو، د حضرت ابراهیم علیه السلام واقع ذکر کیږي. یاد کا قرآن کریم کی واقعہ د ابراہیم علیہ السلام، انه بشک د کان صدیقا نبی، دا ورشتونی پیغمبر. اذ قال لابیه، کله چې د خپل پلار ته یا ابتی، ای بابا جی. دا د پلار چې کوم د دعوت طریقه د په څومره نرمه لهجه به خبره کې، څومره د ادب سره به خبره کې. کپلار سخت خبره کې ته به دغه سخت جواب نه ورکې. بالفرض تا خبره اومنله دعوت ټیک ده، وینه منله ایبا دنیای خبرو کې به سره بیام نرمی کې، کپڑے بوله انځي، ډوډۍ خوراک بوله چې کم ته برابرې. دارنګي انتظام د دنیا دای پتا حق د استا پلار دی، اگر چې کافر ولی نه دی، او چې مسلمان مؤمن دغه خلا جدا لوی نعمت دی. یا ابت، ای بابا جی، لم تعبد، ولی ته عبادت کې ما د هغه چا لا يسمع ولا يبصر، د اوریدل نه کوي، دالیدل نه کوي، ولا یغنی عنک شیئا، نشي بس کول استانه سیزو. ان په داسې دلیل سره بابا دا خو لیدل اوریدل نه کوي، دا خو کاڼي دي، نو ته د دې عبادت کې. یا ابت، ای بابا جی، انی بشک ز قد جاءنی، تاخی سره غل ما ته من العلم، علم الله ما ته علم د پیغمبر را کړی دی، الله علم د توحید را کړی، الله پی جنم چې واحد لا شریک ذات دی. ما لم یاتک، هغه چې تعالی نه دی راغلی. فتبعنی، بابا زما تابعداریو که اهدک، زب او خمتا تصویراتن سویا لارنیغا. یا ابت، ای بابا، لا تعبد الشیطان، عبادت مکو د شیطان، د بوتانو عبادت دا د شیطان عبادت دی، ځکه دا لار ته خسته کړي شیطان دا. ان شیطان، بشک شیطان، کان للرحمن، دی د الله د پر عصیا نافرمانه. دا شیطان د الله دشمن دی، نو لار د دشمنه درخی. یا ابتی، ای بابا جی، انی بشک ز اخاف، یریګم ایمسک چوب رسیږي تا ته عذاب من الرحمن، عذاب د الله د خوانه. فتكون شیبه من للشیطان، د شیطان د پر ولی یا دوست. اولا دعوت کې دا ورته وی چې ګوره دا کملا ستا بابا تر واره کنه غلطه ده، تو خو لیدل کې اوریدل کې، او دا خدای خو لیدل اوریدل هم نه کې، خوستانم کمزورې دي، نو داغه لارې غلطه وته وکوله. داغه مقابل کې صحیح لار هغه لار چې کم الله ما ته خور ده، صحیح لار ده، نو صحیح لار ده. دریم لک تخویف ور کوي، بابا اسنه چې کم ده الله تعالی تکلیف در کی ور پتا خپه ما انی اخاف یمسکم. نو دا درې طریقې د دعوت بیان شولې. نو قال پلار وتوي، اراغب انت، آیات اعراض کون کې تو عن الہتی، عن عبادت الہتی، زما د الہ او د عبادت نه. یا ابراهیم، ابراهیم ولته زمو د الہ او عبادت نه کې اچ نه کې، لا لم تنتهي کتمن نشو د خپل خبرنا، لا ارجمنک، نو زب کنزر حکم تا د خپل خبر نه من نشوي کنه، نو ډیر ردی بدی بتوي ما
دویم لارجمنک زب اولم تا پکانو باندې پکانو باندې سنگسار کما وهجرنی ملیا جدا ش زمانہ ډیر زمانہ چې په مخه میرا نشي ګورا اوس هغه دم کی خبرې کوي ابراهیم علیہ السلام ته فرمای بابا تاسو خو دشمنی نشتی سلام علیک یو مطلب دا هغه ته پکانو باندې ولم دی ورته وی سلام زما د خوانه سلامتی د علیک پتا زه پتا لاس نو چتم بابا تا ته اسم نه ویم تا ته می صحیح لار خو ولا دویم سلام ته سلام د متارکی وی یو سړی په خبره نه پويږي نو السلام علیکم پرېګ دا ساستغفر لك ربي زرد چې زه بخنه غواړم ستاسو د پر د خپل رب نه انه بشک زما رب کان بي حفیا د په ما باندې مهربانه او د استغفار مسله د مخ کې وی واعتزلكم زستاسو نه جدا کېږم وما تدعون غچ تاسو بل من دون الله غیر د الله نه وادعو ربي زبلم خپل رب عسى قريب د الله اكون چې زنشم بدعاء ربي په بلنه د خپل رب باندې شقيا بدبخته فلما اعتزلهم کله چې تنه جدا شو ابراهیم علیہ السلام د دوینه بیل شو وما يعبدون هغه چې دی ول عبادت کوي من دون الله غیر د الله نه وهبنا له من ابخ اسحاق و یعقوب اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام دا خاندان پرې خودو الله فرمای مولا پاک خاندان ورکو انبیاء مولا ورکړه وکلن او دا هر یو جعلنا نبیا من ګرځولیو انبیاء دلته د اسحاق علیہ السلام ذکر دی خو د اسماعیل علیہ السلام ذکر نشته وجدار چې دا د عراق خبره ده دا د آزر د پلار خبره ده او د پلار په خاندان کې دا ابراهیم علیہ السلام بچی دادی چې اسحاق دی او اسماعیل علیہ السلام خو به هجرت کې روس د پلار کې چې کوم دی بادشاہ و تخپل لور ورکړه او داغه نه به اسماعیل علیہ السلام پیدا شوی هغه د عراق خو نه دی وهبنا له من وتوبخو لهم دوی ته من رحمتنا د خپل رحمتنا وجعلنا لهم ما ګرځولي دوی د پاره لسان صدقین جبر اشتنی علیا او چتا جب معنا مراتنا خیسته صفت دے اور سڑے دوی صفت کی واذکر فی الکتاب موسی یاد کا قرآن کریم کی واقع د موسی علیہ السلام انه بشک دے کان مخلصا دیو چکم دے خالص بندو وکان رسول النبی دیو رسول پیغمبر پر رسول او په نبی کی چکم دے د عقاید او فقها چکم دے اختلاف کی چې منس کې څه نسبت دے د شرح عقاید او د عقاید نصفیه د دوانو رائے دا چې رسول او نبی مینس کې تساوی ده په دې کې څه فرق نشته او بعض فرق ذکر کوي نبی عام دی رسول هغه ته وی چې د سره شریعت متجدده وي په د مختلف اشکالات وي شریعت کې به دغه جوابونه خلق کوي ونادیناه من आवाज کو د تمن جانب تور د جانب د تور غرنا الایمن دا صفت د جانب د پاره جانب الایمن خي طرف جانب ظاهر دا نکره دا خدا معرفه ګرځیدل د په اضافت سره معرفه ته نزدې صفت معرفه الایمن من आवाज وک موسی علیہ السلام ته دا جانب د تور غرخي طرف نه وقربناه من دا نږدې کو خپل ځان ته نجی یا جرګه کون کې منغو سره پټه خبره وکړي او وهبنا له من بخدته من رحمتنا د خپل رحمتنا اخاه دا غرور هارون نبی هارون علیہ السلام پیغمبر الله سره خبرې وکړي موسی علیہ السلام سوال وکړو الله زما سرور پیغمبر کې الله وی دا سوال مې ول اومنو واذکر فی الکتاب اسماعیل یاد کا په قرآن کریم کې واقع د اسماعیل علیہ السلام انه بشک ده کان صادق الوعد دا ورشتنی وعده والا وعده کې صادقو دو قول ورپکېری وعده کې صادقو چې کله پلار خوب ولیدو بچیته علالو دور سره وعده وکړه یا اب تفعل ما تؤمر بابا اقو چې الله د خوانه سره امر ده ستجدونی ان شاء الله صابرا زب صبر کوم دایو سره وعده وکړه به په دې وعده اقشان کلک ولاړ دی او لاس په وتړلې شو چړې ته خپل ماره کې خوله صادق الوعد دویم چې کنه معنا او مطلب ذکر کوي شي وعده کې صادقو یو سړی سره څه خبره ونه هغه ورته وي تلک انتظار وکړه زر اعظم اسماعیل علیہ السلام ودرید هغه لاړ هغه نه خبره یې رښوله درې ورځې پورې انتظار کو درې ورځې پس هغه رااله او دویم قول دار چې کال پورې انتظار کو هغه سړی کال پس رااله د قشان په انتظار دی صادق الوعد نبی کریم علیہ السلام صفاتو کې راغلي ابو داود کې ذکر دي یو سړی سره معامله د خرڅول و هغه ته څه پیسې پاتې شوې ناغه ورته وې ته انتظار کا وزر اعظم نبی کریم علیہ السلام په انتظار ودرېد هغه سړی لاړ هغه نه ير شول
درې ورځې پس اتفاقی په دې لار راغی چې وی کته نبی علیہ السلام ولاړ دی هغه سی ولاړ نبی کریم علیہ السلام ورته فرمایدا لقد شققت ډیر مشقت کې دی واچولم انبیاء د وعده داسې پابند وي وکانه رسول النبی داو رسول پیغمبر وکانه یامر اهله د امر کو خپل اهل ته بصلات په سره او زکات او په زکات سره وکانه عند ربه مرضیه او دیو د الله په نسبانه غوړه پسندید واذكر فی الكتاب ادریس یاد کا واقعه په قران کریم کې د ادریس علی السلام انه بشک د صدیق النبی رښتونی پیغمبرو ادریس علی السلام دا ډیر پخوانه پیغمبر دی د نوح علی السلام نه امخ کې تیر شوی دی ورفعناه من د پور تکړو مکانن علیا مرتبه اوچتتا یا مرتبه اوچته دا چې دنیا کې الله پاک د نبوت مرتبه ته اوچت کړي دي او یا ظاهری حسی مکانن علیا یو قول دا دی چې د سلورم اسمان کې جم دی خیالي ذکر کړی دي یو قول دا دی چې سلور انبیا اوسم جم دي دو پسمکه باندې جم دي خضر علیہ السلام او الیاس علیہ السلام او دو چې کوم د اسمانونو کې جمع دي حضرت عیسی علیہ السلام او حضرت ادریس علیہ السلام دا یو قول دی نمکانن علیہ اولئک الذین دا هغه کسان دي انعم الله علیهم الله احسان کړو په دوی من النبیین د انبیاونا من ذریه آدم دا اولاد د آدم علیہ السلام لکه ادریس علیہ السلام شو وممن او دا اغنو حملنا مع نوح چې موږ بار کړو د نوح علیہ السلام سره دغه په اولاده کې ولکه ابراهیم علیہ السلام ومن ذریه ابراهیم او اولاد د ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام و اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام موسی علیہ السلام او زکریا علیہ السلام عیسی علیہ السلام دا په اولاده کې دي وممن اواغه هدینا چې موږ ته هدایت کړو چې تبینا موږ غوړه کړو اذا تتلى عليهم کله چې لسته شي په دې باندې آیات الرحمن آیاتنا د الله خروا دی پری وزي سجدا وبکیا په سجده او جړېدون کې نه دی وجنه چې سجده کینو جاړبا جړه نه درځي په زور ځان جړغونه کا هغه عبادت د الله خوخي چې عاجزې سره نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایلی دي درې سترګې داسې دي چې دا په جهنم باندې حرامي دي یو سترګه چې د الله د رضا د وجنه د الله د عظمت د وجنه د او جړل وی جړل دا په اور باندې داسې حرامه ده لکه څنګه چې دا اوخ کا واپس په سترګه کې دن نوځي داسې چې کنده ده په اور حرام او دا رنګه هغه سترګه غدت محارم الله چې سه حرام باندې نظر پر یوزي د خپل سترګه را بند کی او دریم بات التحرسو فی سبیل الله د الله په لار کې د سترګې وی خپاته شوی د څوکیداری کړي را فخلف من بعدهم جانشین شول رستو د دوینه خلفنا اهل جانشین د دوی په ځای بچی رال دا خپلرونه نیکان خلکو بچی نه اهل شول اغه نه اهل توب صفت دو ادواغ الصلاه دوی برباد ک منځ نه کول وتبعوا الشهوات دوی تابع شو د خپل خواهشاتو پسو په یلقون غي زر د چې د مخامخ شي د غي کند سره الا من تاب مگر هغه سوچ توبه وباسي او امن ایمان وروړي او عمل صالح عملو کې نیک اولئک دا کسان يدخلون الجنه بداخلي کې جنت ولا يظلمون شيئا په دې بظلم نشي کېره د سسیز جنات عدن جنتون د همیش ګریری التي ها وعد الرحمن چې وعده کړي الله عباده د خپل بندګانو سره بل غیب په غیب سره انه بشک دغه کان وعده ماتیا دغه وعده راتلون کې ماتیا دا مفعول صيغه په معنا د فاعل سره دا وعده آتیا لا يسمعون فيها دي بنوري په دې جنت کې الله هو به د خبر الا سلام مگر چې دوی اوري سلامونه خپل منځ کې جنتیان یو بل سره ملاویږي نو سلام اچي فرشتي راځي نو سلام ورته اچي الله په دې باندې سلام اچي ولهم دوی د پر رزقهم د دوی رزق دی فيها په دې جنت کې بکرتن و عشیا صبابګه بکرتن و عشیا وجدار چې دا جنت دی خوراکونه ارس ډیر دي کنه خدا خو مطلب نه چې سړی خوراکونه ډیر دي نو صرف ستا بدقه کاری نه خوراک بل ټیم دی نور چې کم د خلک ملګرو ملاقات ته ځي خپل بیبیانو سره خپل حورو سره به غپ لګي چکرې لګي چې کم دی دی خو اول وزا اخو اول وزا دا مزيدي په جنت کې یو ټکه پکې دام دی چې دوه ټیم پکې ډوډۍ هم خوري بوکرتن واش نو دی وجنا اصل ډوډۍ دا دوه ټیمې ښه دا نور چې کده پکې بدعت شروع شوه دی چې درې ټیمه ډوډۍ شي مون خلا بیام چې کم دی دوه ټیمه ډوډۍ شي د سهار په عزت چي
دې ته بچي ویو ماسپخین ماښام ډوډۍ شي نو بس دغه ډوډۍ خو ځینې حضرات خو چې کوم د هغوی د سره ډوډۍ ټیم معلوم نه وي دارنګې د بعضې زنانه هم داسې مسلې ښه هغوی د ډوډۍ ټیم معلوم بې ټیمه ډوډۍ مه خورئ احمد دې ډوډو ته داسې کار وایې ډوډۍ ته دې کار وایي چې ته دې دپاره پیدا یي نه بعضې زنانه د خوراکونو شوقیانې که نه سهار چې وڅکي نو خاوند خو د کور نه وباسي تازه نو بیا په دې ساخت ټایم کې ورشه بچي لږ شان تاوده څه پاخه که نو الوا ورته پاخه کړي ورشه 2 پیسه پراته وه پکې سره که بیا ورته چې وکړي که نه نو په دغه ټایم باندې بیا او کله چې دا 12 بجې شي یاره کار مې وکړه ستړی مه ته خو له شانتې بیا څه خو راوړه که نه نو ماسپښین چې خاوند راشي نو بیا نو 4م ځل بیا د هغه سره کښېني نو چې ماسپښین لږ شانې ارامه ته وکړي نو چې په 3 بجې را پاڅېږي ماسپښین چای بیا برابر کړه مازدیګری کې خامخا چېرته خپله خور مور یا ترور راشي نو هله یو پیاله چای دلم پکې وکړه نو یو پیاله پکې دام وڅکي نو ماښام بیا ماسخوتن چې سمري نو بیا خو هم دغه د چای نه سمري فروټ او نور چیزونه پکې دا صرف خورم شو نو دې نه بس ځکه خو صحتونه غونډ ګډ وډ شول ښه د صحت به خیال ساتې بې ټیمه خوراک مه کوه ډېر خوراک مه لږ خوراک د الله جل جلاله چې بدي شي لوښې چې کم لوښې بدي شي کم لوښې بدي شي هغه لوښې بدي شي چې دا خېټه مری پورې پړسېدلې وي ښه هر لوښې ډکېږي که نه نو چا چاټې ډکه کړي چا پیاله ډکه کړي چا بل دا لوښې ډک شوي دي بدترین لوښې د الله په نیز هغه خېټه ده چې تا د مری پورې دا ډکه کړي نو دا مه ډکوه 3 میسه خوراک بس دا کافي وي 3 میسه صحابه هم صحیح اخلي او به هم صحیح څکې ژوند به دې ټیک وي ښه وسره خوراک دې وکړو نو دغه ته مه نښله چې همیشه خوراک بیا آرام پروت نه له شانتې ګرځه خپل کور کار کوئ کمه زنانه چې هغه خوراک هم اندازوي د خپل کور کار هم صحیح کوي دا به بالکل صحت ټیک وي دا مشران ته تاسو ګورئ 80 کاله 90 کاله عمر او تاسو 50 کاله کې بیا د پاسېدلو نه ولې د پاسېدلو نه ځکه ټک کار نه کوي هر څیز مشیني شول کپړې مشین انځي وچوي مشین دارنګې چې کوم دی لرګو چول نشته صرف تیلی ورته ورته کې هغه تیلی هم ورته نه وایي اوس مشیندري شوه ټک ډس دې وباسي دا ماچس لګول هم ګران کار شو ښه نو هغه په چې کوم دی صرف ډس دې وباسي چوله لګېږي نو لرګي راوړل هم نشته دې خوا چې کوم دی پخلی دغه شو هغه شوملې چې کېږي نو هغه هم په مشینانو باندې کېږي کپړې هم د مشینانو شو هر څه مشین نو صحتونه مو برباد شول دا خیال مه کوه چې ګینې خاوند باندې بګار دا راوړه هر څه راوړي به د ټیک ده دا نه وایي چې خاوند هر څه دې دله راوړي خو ته به خرابېږي نو تاسو چې کوم دی خپل صحت خیال ساتوئ خپل د کور کار کلک کوه مزل په دې کور کې لږ تیز کوه چې ورزش دې کېږي چې کوم دی نو بالکل به ټیکې نو ګوره جنتیانو ته وګوره هر څه ډېر دي خو خوراک یې څو نه دی 2 ټیمه ښه نو ته په دنیا کې ولې 6 ټیمه خوراک کې جنت کې چې هغه کې صرف خوراک دی هلته هم 2 ټیمه دی نو د دې وجې نه لومبی بدعت په دې انسانانو کې هغه د 3 ټیمه خوراک شروع شوی دی پخوا صرف دغه 2 ټیمه خوراک به بس نو بکرة و عشیه تلک الجنة التي دا هغه جنت دی نورثو موږ په وراثت سې ورکوو من عبادنا خپلو بندګانو ته من کان تقیه هغه څوک چې پرهیزګار له موږ جنت په وراثت سره ورکوو د وراثت مسله دې مخکې وی وما نتنزل نبی کریم علیه السلام جبریل ته وی لږ شانې زر راځه که نه لږ شانې زر راځه ولې د الله فرشته راځي نو دا انسان دپاره لویه تسلي او خوشحالي وي نو جبریل ورته وی دا زما خوښه خو نه ده دا خو راته الله وی لاړ شه نو بیا راځم چې الله راته نه ویلي زه خو نشم راتللی وما نتنزل موږ نه نازلېږو الا بامر ربک مګر په امر د رب ستا له د الله دپاره ما بین ایدینا هغه چې زموږ مخې ته دي وما خلفنا هغه چې زموږ د وروستو دي وما بین ذلک هغه چې دې په منځ کې دي وما کان ربک نسیا او نه دی ستا رب یېرونکی چې څوک یې هېر کړي رب السماوات والارض د الله مربي د اسمانونو او د ځمکو دی او ما بینهما چې دې په منځ کې دي فاعبده د دغه ذات عبادت کوه واصطبر لعبادته او صبر کوه د الله په عبادت هل تعلم له سمیا آیا ته پېژنې د هغه دپاره همنامې د الله دپاره بل داسې په نوم کې شریک څوک شته نه ويقول الانسان وي انسان اذا ما مت کله چې زمړ شم کافر وای چې زمړ شم لسوف اخرج حیا زرد چې زبر وستې شم جم دې بیا بګینی جم دې کېږم الله فرمای تخپل ابتدا ته وګوره
اولا یذکر الانسان آیا یاد نشي دی انسان ته ان خلقناه بشک ما دا پیدا کړو من قبل پخوا ولم یک شیء او دانو س شی د نشته مشتکړي اوس خلاشته شوی نه به دوباره مات کول سګران دي فوربک قسم می دستا پر رب باندې لنحشرنهم خامخ بچ کم د دوی راجمه کم او شیاطین او شیطانان ثم لنحذرنهم به دوی حاضر کم حول جهنم چاپیر د جهنم نجیسیا پړ مخه پرات دا جهنم را مخامخ شي دا غون به پړ مخه په زنګادانو پریوزی ثم لننزعن ببزرو بس من كل شيعه د ارلوی جماعتنا هر غټ جماعت نه براو بسم سوکو ايهم کم یو پدوي کې اشد دا سخت علی الرحمن فالله بانی عتیه پسرکشه کم یو غټ سرکشه دا تیرا غون کم ثم لنحن بخامخ من اعلم خف یغ بالذین فهغ کسرهم اولا چغه حقدار دی بها په جهنم باندې سیلیه په داخله دو سره کم یو ډیر حقدار دی چې په جهنم کې داخل کم و ام منکم نشته پتا سو کې یو کس الا واردها مگر خامخ دا ورتلون کې دی دلته مفسرین دو ترجمه کوي د ورود نه سمانا مراد ده بعضی وی د ورود نه معنا دا ده چې دا تمام انسانان د جهنم سر تور ول تماشه او که جهنم دا ځای دی بیا دا کافران وته ورغورځم او مؤمنان هغه ته تاسو جنت ته ځي نو ور بشي غون خو بیا به کافرانو تر پریوزي او دا مؤمنان به تنه جنت ته لړ شي دی مؤمن ته دا جهنم ولی ورخی دا ته زکه ورخی چې ته زحمت وینا اوس به تا راحت خوشحالي درکې چې تا زحمت لیدل نه نو ته پر راحت باندې سپويږي هر سیس په ضد معلومیږي د ورځ دا رڼاواله نعمت دی خو اخو شپې تورتم یې نه کچاري د شپې تورتم نه وي د ورځ رڼا مو ته څه پته لګیدله د خوراک دا چې نعمت دی اخو ته ولګی نه کولګ نه وي نو تا ته د خوراک مزي څه پیدا درکوله نو دا قرانګي دا مؤمنان د جهنم سر تور ولی ورشو ګور تماشا وکا دا مصیبت چې وکړه اوس په جنت کې را خډيره مزه کیخه نو دا معنا د ورتللو او وجه ذکر کړي ولما ورد ما مدین ورود راغله د موسی علی السلام په شان کې نو ورد ما مدین الته ورود څه معنا ده ورد ما د وبو سر تراله داخل شوی هوته نو صرف سر تراله نو پته لګي د سر ته ورتلل دا معنا ده دویم دلیل دوی ذکر کړي ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون اغه خلق چې نیکان دي الله وی دا به جهنم نه لري وي نو داخل به پکې نه خاص صرف ورخکاره ش تماشه وکا نور به داخليږي نه دا به نه لري وي نو دا د عبد الله ابن مسعود سے به د بعض حضرات رايه دا چې صرف جهنم تماشه به کوي او بیا به دوی چې کم دي جنت ته بوزي دوی مرای د بعض حضراتو د چنا دا غون به ورزي دا پول د جهنم په سر پروت دی که مسلمان دی او که کافر دی خو ورزي با بیا به دا کافران بيدینه راخکدي شو ته پریوزي با او دا نیکان به په پوری وزي دا نیکان به چې کم دی په ور پوری وزي دوی بیا هم د قران ته تمسک کوي د فرعون په شان کې راغلي فاوردهم النار دی فرعون ځان پسې کسان را په مخ کړه کافران او خلک کافر کړه فاوردهم النار التورود سمنه ده فادخلهم النار اورته داخل کړه نو ورود نه مراد دخول دی چې کم دی چې دا داخله ول دي نو جهنم ته ور داخليږي ښا دویم دلیل ذکر کړي دلته فرمای ثم ننجي الذين ثم ننجي بیا بخلاص ورکما غ خلکو ته چې متقیان دي نو پته لګي چې خلاصې بیا موزي نمخ کې ور داخل شوی نو دا دوه ترجمه چې کړه مفسرینو کړي نو الله فرمایي چې کم ده خامخا بتاسو دی جهنم ته ور داخليږي کان علی ربک دستا پر ربن حتما لازمی مقضیه فیصله کړې شوی ثم ننجي الذين باخلاص ورکم هغه کسانو ته اتقوا چې متقیان دي ونذر الظالمین افرګدم ظالمان فيها پد جهنم کې جثیا پړ مخه پرات و اذا تتلى عليهم کله چې لسته شي په دای باندې آیاتنا زما آیاتنا بینات واضحه قال الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي للذین آمنوا مؤمنان ته اي الفريقين کم یو په دوه ډلو کې خیر مقاما غوړ دي په اعتبار د مقام او د ځای سره ګورستا سوچ کړه د طالبانو آلته په جمعات کې په خور او پوډونو باندې ناسي او دی خو چې کم ده د پلان کې ملک سے اجره ده
الته چې کوم د قالین خوري دي او خچ کوم د خلق با عزت نهستی د چاند اوسېدو ځای غوره دی. واحسن ندیه او کوم غوره دی په اعتبار د مجلس سره. زمنګ په دې مجلس کې کافران بوته دا نوابان نهستی غټ غټ چې کوم د خلق نهستی او ستاسو په دې مجلس کې چرته غلامان مسافر خور پړق نهستی نو ستاسو ځای غوره دی که زمونږ ځای؟ ستاسو مجلس غوره دی که زمونږ؟ الله فرمایي ته دې مجلس ته ګورې لږ وړاندې هم سوچ وکړه دا مجلسونه چې چا په دنیا فخر کوي هغې څنګه وو؟ وکم اهلکنا ډېر مو هلاک کړي قبلهم د دوی نه مخکې من قرن د کلو والا هم احسنو هغې وو ښایسته اثاثا په سامانونو کې ډېر سامانونه مې ورکړي ستا قالین څه شی ده ستا چې کوم دی بیډ څه شی دی د دې نه مې وله ښایسته ورکړي ورئیا او په منظر کې ډېر ښکلی صورت مې وله ورکړی و ښایسته ښایسته باډۍ به ښایسته صورتونه یقینا الله چې کوم دی د انسانانو ته حسن ورته وګوري څونه خفه شي په دې سړی خفه شي چې دومره ښایسته انسانان الله پیدا کړي دي که هغه چې کوم د امریکایان دي دارنګې چې کوم دی برطانیه ده روسیان دا ښایسته خلک دي دومره ښایسته الله پیدا کړي دي دا مخونه جهنم ته روان دي. الله وی پخوا مې داسې پیدا کړي په دې ښایست باندې څه خلاصیه خو نه دی چې په ښایست به ته بچ کېږي. قل وته من کان فی الضلاله هغه سوچي په ګمراهۍ کې فلیمدد له الرحمن پس زیات دی کې هغه دپاره الله پاک مد ده په زیاتولو سره حتی تر دې دی له ښه مهلت دنیا کې ورکړي تر دې پورې اداره او چې دوی ویني ما یوعدون هغه چې دوی سره وعده کېږي اما العذاب یا خو عذاب ویني په دنیا کې او کله الله مقور کی دنیا کې عذاب ورنکي و اما الساعه یا قیامت ویني فسيعلمون زر به چې دی به پوه شي من هو څوک دی په دې کې شر مکانه شر په اعتبار د مرتبه سره د چا مرتبه شر ده و اضعف جند او کمزور دی په اعتبار د لښکر سره ويزيد الله الذين زيتي الله هغه کسان اهتدوا چې هغه په هدایت دی هدن یزيد الله هدن دوی د پر زیتی هدایت والباقیات الصالحات او باقی پاتې کېدونکي الصالحات نیک اعمال یا کلمه طیبه یا تمام نیک اعمال خیر دا غوره دی عند ربک پنځ درب ستا باندې ثواب په اعتبار د ثواب سره و خیر نو دا غوره دی مرد دا په اعتبار د رجوع سره چې ترازی رجوع کې دی خیر او غوره اعمال تراشي. افرأیت ما تخبر رک الذي ده کس کفر چې د کفر کوي به آیاتنا زما په آیاتونو وقال او دی وی لاوتین را بکړې شي ما تمالن و ولدا مال او اولاد زما په آیاتونو کفر کوي او دی وی دنیا کې عزت منی ما اخرت کې بم داسې عزت منی الله دنیا کې مال دولت را کړي التبم را کوي. الله فرمای اطلع الغیب اواز دا لګی چې کوم د حضرت خباب د واقع سره خباب ابن ارت دا مکه مکرمه کې دا انګرو په خابه ته انګر وې اوس ته لواران چې وته وی کنه نو دا لور جوړو لور تیر کاو پلان کې سیز داسي نعاس ابن وائل باندې د پیسې وی چاته کار ولکړې دی لور وغیرہ هیڅ شی به ولکړې نو ناغه راله کزما پیسې راکا کنه ناغه ورته وی پیسې بدر کما خو بشرطي چې ته په پیغمبر باندې کفر وکي واپس زموږ دین تراشه دا ورته وی چې کوم دی دا خو تر قیامت پورې مزستا دین تر درځم نعاس ورته وی ښه قیامت په کوم راځي لا زه چې قیامت راځي چې کنده به تعالی پیسې الته درکم ښه دلته را سره مال دولت شته په قیامت کې به زمالدار ما الته به تعالی به پیسې درکما نه الله وی ته د غیب نه خبرې چلته به تاسو سره مالی زمنګ بازي مسلمانان نه پويږي د بل وسره چې کم د لانجې د پر د حق دیواله دی هغه د توي ګور د حق زما دی که دنیا کې مدنوا نه غسته چې کم دنو آخرت کې بیره لراکه هغه ته ځالته به ګورو الته به ګورو الته ما ګورخه دنیا کې حساب وکا داغه حق ورکا داغه حق نه معافي وغواړه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی تاسو معافي وغواړئ مخکې د هغه ورځې نه چې آلته بیا تاسو سره روپې ټکی نه آلته بیا خرڅول اغستل نه د پردې حق به څنګه خلاصې دنیا کې خلاص کا دا دوکا کې ځان ما چوي چې آلته بیا ګورو آلته به څنګه ګوري اطلع الغیب د خبر د په غیب چې ګینه آلته ما ته مال ملويږي امید تخذ یادن ولی عند الرحمن پنځ الله بني عهد وعد الله تاسو وعده کړی په دې چې آلته به تعالی داسې مال در کوم او دولت به در کوم کلا هرگز داسې وعده نشتی
سنكتب زر دې چې موږ به لیکو ما یقول هغه چې دی وایي ونمد له من العذاب موږ زیاتو د لپاره عذاب مد دا په زیاتولو سره ونرثه موږ په وراثت سره وړو ما یقول هغه چې دی وایي دا ته چې کومې خبرې کې الله وایي دا ماته پاتې دي ويأتينا فردا راضي بزما خواته یوازې یأتینا فردا بلا مال ولا ولد التر سره مال اولاد نشتا دا خیال مکو چې ما سره بمالي واتخذوا دینسی من دون الله غیر د الله نه الهه خدایان ليكونوا لهم چې شي دوی د پر عزت د خیال د بزمن عزت کوي کلا هرگز دا سند سيكفرون زرد چاغي به کفر کوي به عبادتهم د په عبادت باندې قیامت کې د غستا خدای ستا عبادت نه انکار کوي ويكونون عليه موشب پدوی باندې ضد الټا دشمنان اب دشمنان شستا علم ترى تنغور ان ارسلنا الشياطين بشک مغلی گو شیطانان على الكافرين فكافرون بر تعزهم عز دا تیزید در پتیز ول سر خی تیز کی په گناہ کې فلا تعجل عليهم تلوار مکو پدی باندې زر العذاب مغواړه انما نعد لهم بشک منغا دوی د پاره تیارو عدا په تیار ول سره یوم نحشر المتقین اغه ورځ چې موږ راجم کو دا پرهیزګاران ال الرحمن الله توفد ملمان یومانا دا متقیان د الله دربار ته راځي نو ملمان راځي ایا انسان د ملما عزت کین الله به د خپل ملمانو عزت څنګه کوي او دویم وفد معنا راکبین دا چې راځي قیامت تم دا پسورلو باندې راځي اوس هغه سورلی چا قربانی کړی دا خپل قربانی باندې سور را روان دي او چا د قربانی سروي نشتا دا نیک عمل به تصورلی شي په دې سور را روان دي نو دا برا جمع کو وفدا پسور لې باندې نبی کریم علیه السلام فرمایلی انسانان قیامت کې را جمع کیږي نو غټ پکې درې ډلې دي یو چې کوم د راکبینا طاعمینا کاسینا سورلې باندې سوار دي خپل کپڑے اچولې دي خوراکونه کوي چې کوم د خبره را روان دي او پکې داسې را جمع کی او بل ډله داسې ده چې ماشینا پخپو باندې منډې وی روان دي او درې مډله پکې غټه داسې وي چې دا په دې مخ باندې الټه روان دي نو دا د الله ملمانه دي پسوار لې راځي ونسوق المجرمین او منګ روان کو مجرمان الی جهنم ته وردا تگی پتن دی حالت کې روان لا یملکون الشفاعه دی مالکان دي د سفارش الا من دا من چون کې د مبنیاتونه په د کې اعراب مقدری نو دا په محل د رفع کې ویل شي محل د نصب کې ویل شي نو لا یملکون دی به مالکان نه د شفارس او د شفاعت کولو الا من مگر هغه څوک به اختیار من وي دا فاعل د پاره د یملکوش هغه سړی به اختیار من وي اتخذ عند الرحمن عهدا چې د الله په نسبت باندې نیول دا وعده الله ول اختیار د سفارش ورکړي نو به د سفارش کوي او دویم چې دا من په محل د نسب کې وایي او مراد نه مشفوع له شي لا یملکون دی مالکان د سفارش د چا د پاره سفارش نکېږي الا من مگر د هغه چا د پاره بکېږي هغه مسلمان د پاره بکېږي اتخذ عند الرحمن عهدا چې کلمه ویل دا مسلمان خدای کنه به سفارش کېږي وقالوا ويد اتخذ الرحمن نیول الله ځان د پاره ولد ازوی الله فرمای لقد جئتم تاقی سره تاسو راتلو کړو شیئا ادا په یو سیز ناشنا خبر دی وکړه الله د پاره بچي تکاد السماوات قریب د چې اسمانونه يتفطر نه دا سیری شي من هو د دې کلمې نه دا دومره خطرناکه کلمه ده چې دا اسمان سیری شي وتنشق الارض سیری شي دا زمکه دا چې کوم د ټوکړي شي وتخير الجبال او پری وزي دا غرونه حد دا پرغړې دلو سره دا غر ورغړي دا دونه خطرناکه کلمه ده ولی ان دعوا للرحمن ذرابل د الله د پر ولد ازوی دا شرک دومره قبیح سیز دی چې د اسمان دا پری وزي د زمکه سیری شي دا غرونه ورغړي وما ينبغي للرحمن ندی مناسب د الله د پر ایتخذ ولدا چې ونی سي ځان د پر ازوی ان کل من فی السماوات والارض ندی تمام هغه چې پس مانونو کې د پسمکو کې دی الا ات الرحمن مگر دا برازي د الله خواته عبد په بندګه لقد احصاهم تاخسر الله دوی شمیر لدی وعدهم بخشمیر لعد پشمیر سرا دا اریو شمیر له دي وکلهم او دا ټول به اتیه راضی الله ته یوم القیامه پورز د قیامت باندې فردا یوازي اریو یوازي را روان دي ان الذين بشك هغه کسان امنو چې مؤمنان دي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي سيجعل لهم الرحمن زر دې چې وبګرځي الله پاک د دوی د پر ود محبت مؤمنانو د مؤمنانو سره خپل منځ کې محبت وي دارنګ د مؤمن سره تمام خلق د محبت کوي وجدي حدیث پاک کې راغلی چې کم سړی نیک دی
الله جبريل له وغواړي جبريل دا سړی ډېر نیک زما خوښ دی زه ورسره مینه کوم ته هم ورسره مینه کوه. جبريل د هغه سره مینه شروع کړي. جبريل آسماني فرشتو ته وایي دا د الله خوښ دی د الله ورسره مینه ده تاسو هم سره مینه کوئ. آسمان مخلوق سره مینه شروع کړي. دا قبولیت او مینه راکوزي شي ځمکې ته د ځمکې مخلوق سره مینه شروع کړي. وضع له القبول بیا د لپاره قبول کې خودی شي هر څوک سره مینه کوي. دا تاسو چې مثال نیکان حضرات ګوري هر سړی کوشش کوي چې رضی صرف وینم وضع له القبول دی نو د لپاره الله وګرځي ودا محبت. فانما يسرناه بشک من آسان کړه قران کریم بلسانک استا په جبا لتبشر به المتقین چې تزیر ورکه په دې باندې متقیان وتا وتنذر به تویر په دې سره قوم اللد قوم جګړمار دا مکی ولدي کنه جګړاو خلک دي نو دا پی ویروا وکم اهلکنا ډیر مهلا کړي قبلهم د دوی نمخ کې من قرن دکلو والا هل تحس منهم ایت معلومه ده غین من احد یو کس سوک پستر ګوینی داغه کش پش په غوګونو اوري ایسو کم نشتا او تسمع لهم یا تورد اغوین رکزا کشار دخپو دخپې کششتي نه یې سم نشته رکزا هغه आवाज د سا سړی سا اخلي کنه او دا سا نه چې کوم आवाज جوړیږي دا نشته. بسم الله الرحمن الرحیم سورة طه دا نازل شوه دغه سورة مریم پسې او مخکې د سورة واقعه مصحف عثماني کې شلم نمبر سورت دی او نزول کې 15 نمبر سورت دی. د مخکینی سورت آخر کې ترغیب و قرآن ته فإنما يسرناه بلسانك د دې په ابتدا کې ترغیب دی قرآن ته ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن يخشى. سورة طه ابتدا کې حروف مقطعات د طه ذکر دی. بعض فرمای دا د الله نوم دی او بعض فرمای دا د پیغمبر علیہ السلام نوم دی. نو د نبی علیہ السلام نوم شو نو معنا دا یا رجلو او څوک دا د پیغمبر علیہ السلام نوم دی او معنا دا یا انسانو. او بعض فرمای دا د نبی کریم علیہ السلام د صفاتو نه راغستې شوی دی یا طیبو یا طاهرو ای طیب او طاهره. آواز وی دا په معنا د امر سره دی. نبی کریم علیہ السلام به عبادت ډیر په مشقت سره کو چې خپې به اوپړ سي دي ستړي بشوي نو کله په دی وخت په زور او کله په دی بلخ په باندې زور. نو الله فرمایا طه نو معنا طه راکوس شد د خپینا ای وخت په باندې زور مکه د مشقت نه راکوس شه. ما انزلنا عليك القرآن موږ د نازل کړه پتا باندې قران کریم له تشقا چې ته په مشقت کې پریوزي الا تذکرة مگر دا نصیحت دی لمن یخشا غ چا د پاره چې یریږي تنزیلا دا نازل دل دی من د اغه ذات د خوانه خلق الارض چې پیدا کړي د زمکه اغه ذات دا نازل کړي چې زمکه پیدا کړي والسماوات العلى اسمانونه اوچت الرحمن رحمان ذات علی العرش استوا په عرش باندې برابر دی. سورۃ هود کې دی د عرش معنا کړي وا له د الله د پاره ما فی السماوات او ما فی الارض هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې د پزمکو کې د ما بینهما چې د پمنس کې دي وما تحت الثر هغه چې لاندې دي د نمنا کې زمکه نه د زمکه لاندې چې کوم لمد زمکه د الله په علم کې د ما او تا په نه پويګو و ان تجهر بالقول کته پتی زواله کې په وینا سره پتی ز خبره کې نو د الله نه پټ نه دي او که پټایي نو ام د الله نه پټ نه دي. فانه ذک الله پاک يعلم السر پويږي په پټه خبره او اخفا او په ډیره پټه نو یو لګ پټي یو ډیره پټي په دې دوانو د الله علم دی. څوک پرداسه کوي يعلم السر یو سړی د بل سره سرګوشي کړي تا خله دغه په غوږ کې خدا او پوس پوس باندې خبره وکړه بل چا و نه ورېدله دا سر دی الله عزت خبرم و اخفا او هغه چې ستا پړل کې دا تابل ته نه ده کړي نو سر هغه دی چې بل ته وکي او اخفا هغه چې ستا پړل کې د تابل ته نه ده کړي خبره په دې دوانو د الله علم دی. او بعض فرق داسې ذکر کوي يعلم السر سر هغه ته وي چې اوس تا پړل کې کوم خیالات دي دا سر دی او اخفا هغه دی چې لاستا خیال نه دی راغلی سبب استا خیال کې سره زی دا نن چې ستا خیال او فکر موجود دی دا سر دی او سبا چې بیا را پیدا کیږي هغه اخفا دی تا ته د سبانی پته نشته الله ته ستا د سبا هم پته چې ستا په اړه کې به سبا دا فکر ګرځي
الله الله پاک لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر د الله دی، له الاسماء الحسنى دغه د پر نمونه دی خیسته. وهل اتاک حدیث موسی آیا راغلی تا ته واقع د موسی علیه السلام اذ رأى نارا کله چې د وکته اور مدین نه را روان دی مصر ته راځي. مفسرین ذکر کوي چې موسی علیه السلام غیرتی سړی و، قافله ورسره ځکه دا شړ بیا بادونو کې خو به پخوا یوازې مزل نه کېدو، په قافلو سره شریک به د ملګرو سره روانو. د موسی علیه السلام به چې ورځ شوله چونکې د سره ښځه ده قافلې نه به بیل شو، هغې پسې به وروسته وروسته ته ځکه ماشومان ورسره دي سړو سره څنګه یو ځای لاړ شي، دا غیرت دی د انسان. بیا به داسې فاصله کې تو چې ماښام شي نو هغې ته به ځان ورسو، بیا خو شپه تورتم نو هم به د ملګرو سره ملګرتیا کې تو مشپه ده چې کوم دی تورتم دي نو خپله بیبي سره روانه ده. نو یو ورځ دغه شانې دی وروستو پاتې شو، قافله ترې نه لاړه، دی پسې ونه رسېدو. نو ماښام شو نو شپه هم شوله، ملګري ترې نه هم تللي دي او سره یوازې لار هم ترې نه ورکه شوې ده، اخوا باران هم شو، دی خوا بیبي بیمار هم شوله، دا ټولې مسلې را جمع شوې. نو فقال د ویلې اهله خپل کور والو ته امکثوا تاسو ایثار شئ، امکثوا جمع ذکر کوي. نو که یوه ښځې وي دا جمع تعظیمي ده، خلک خپلې چې کوم دی ښځې ته وایي که نه تاسو داسې وکوئ، نو تاسو نو تا خو یوه ده ته دا عظمت دی. امکثوا نو هغې ته د عزت په نظر باندې خبرې کول، د عزت په نظر باندې کتل امکثوا. او بعضې فرمایي چې ورسره خادم دی، ورسره چې کوم دی بچی ام دی او بیبي ام ده، نو بیا ورته فرمایي امکثوا ایثار شئ. انی آنست نارا بیشک ما اوکته اور لعلی آتیکم شاید چې زه راوړم تاسو ته، لعلی ذکر کوي چې اور هلته دی، نه پته نه لګي چې دا اور د چا دی، تاله درکوي دا څه پته لګي، نو ځکه کیدی شي چې راوړم. منها د دې نه بقبس یوه لمبه اور به ترې راوړم چې تاسو پې تاوده شئ. او اجدو یا بیا مزم علی النار د اور په خوا کې هودن څوک لار ښوونکی اور بلیږي نو څوک به ورسره خامخا هغې نه تپوس وکړم چې دا لار په کم طرف ده، نو څوک به ای د هغې نه به دارې تپوس هم وکړم او لږ به ترې اور هم راواخلم. فلما اتاها کله چې راغلی دلته نودي اواز ورته وکړی شو یا موسی ای موسی علیه السلام انی انا ربک بېشکه زه ستا رب یم فخلع علیک وباسه پیزار انک بېشکه تو بالوادي المقدس طوا په بیابان پاک کې چې طوا مقام دی. موسی علیہ السلام راله یوه تکه شنه اونه ده، بعضې فرمایي د مرخڼې اونه ده، او بعضې چې کوم دی بله ونه ښیي جنډوال ورته وایي اردو کې، نو دا چې کوم دی دا بوټی دی خو بلکل تک شین بوټی دی، تازه تازه پاڼې او په دې باندې سرې لمبې د اور بلیږي. موسی علیہ السلام حیران شو، عجیبه ده اور چې بلیږي خو بوټی سوځوي او دلته پاڼه هم نه سوځېږي، او چې اور بلیږي چې کوم دی نو بوټی چې کوم دی ښکاره شي هغسې تازه بوټی اور بلیږي. ناول خو له تماشه وکړه چې دا لا څنګه عجیبه منظر دی. بیا انتظار وکړو، دا خو اور نه دا خو د الله انواراتو چې پړقېدل. بیا انتظار وکړو چې لږه شانتې اور ترې را پرېوځي چې را ویخلم، نو هغې نه سرکوټه نه را پرېوځي، هېڅ هم پکې نشته. دا تمه کټ شو، نو بیا یې واښه را وشګول، یوه لمبه لرګي واخلي او زده کړه چې ځانه ترې اور بل کړم، نو پسې ور روان شو. نو چې دی ور نږدې کېږي هغه هم ترې لرې و، دی ور نږدې کېږي هغه ته ښه لرې وځي. موسی علیه السلام بیا حیران شو چې ودرېده، چې ودرېده هغه پسې را نږدې شو. په دې حیرانتیا منظر کې دی الله ورته فرمایي انی انا ربک زه ستا رب یم. موسی علیه السلام ته آواز راغلی، نو ویې فرمیل یا الله ته په کوم ځای کې؟ الله ورته وی ستا نه مخکې یم، ستا نه وروسته یم، ستا نه ښي طرف، ستا نه ګس طرف، ستا نه بر هر طرف ته یم. موسی علیه السلام ته څه پته ولګېده چې دا د الله آواز دی؟ یو قول دا دی چې الله په اړه کې دا علم ورته واچو، څنګه چې ورته خبره وکړه نو ډکې ورته دا واچو علم چې د هغه یقین یې پیدا کړو چې دا د رب آواز دی. او دویم قول پکې داسې هم راغلی دی چې کله دا آواز خبرې شروع شولې نو دا آواز د هر طرف نه و، ځکه د الله دپاره یو جهت نشته، هر طرف نه دی، او دا د الله آواز د تمام بدن اورېدو. د انسان د مخلوق خبره صرف غوږ اوري، او د الله خبره غوږ، سترګې، سر، لاسونه، خپې هر اندامې اوري. نو ځکه موسی علیه السلام ته پته ولګېده دا د الله خبرې دي. نو الله ورته وویې ستا رب یمه پیزار دې وباسه.
یو قول دار چې دا پیزار کې ګن وو نو دا وباسه ګنده پیزار دی. پیغمبر علیہ السلام یو ځل منځ کو پیزار کې صحابه پسې ولاړ دي په مانځه کې پیزار ویستل صحابه او حضرات هم ویستل چې منځ وشو نو ورته تاسو ونی ویستو چې تا ویستو جو موږ ویستل نو وې زما په دې پیزار کې خو ګن وو ما ته جبرئیل لاغه چې پیزار دی وباسه ګنده دی. نو دغه پیزار د خره د سرمنی جوړو نو الله ورته وباسه. لہذا مسله دی چې کوم دی په پاکه کپڑا کې په پاک سیز کې منځ کېږي په پلیت سیز کې منځ نه کېږي. نو پیزار چې کوم دی ګندۍ په دې کې منځ نه کېږي په اس شکل باندې که جنازه ده او که دا چې کوم دی داسې منځ دی. او که پیزار یقینا پاک وي بالکل پکې منځ صحیح دی بالکل پکې منځ صحیح دی په دې کې هیڅ اختلاف نشته. نبی کریم علیه السلام د جواز دپاره پکې منځ کړی دی. خو په دې زمانه کې به څوک داسې چې هغه وایي زما پیزار پاک دی داسې به څوک وایي زه چې کوم دی نشم ویلی ته به څنګه وایې. هغه زمانه دا وه چې دا تمام چې کوم دی شړ کنډې کپرې دي او صرف چې کوم دی کاڼې او بوټي او لوټي دي نه چې کوم دی سخاوري و نه دونه ګندګیانې وي. زما ستا ماحول خو دومره سخا دی چې که د ته په دې لار روان شه چې کوم دی دونه ځای به تا ته نه میلاویږي چې ته پکې پیزار روغ کېدې. لکه زه په خپله به دا یم چې زه نشم ویلی سره دې نه چې زما کوم ځای یا صرف مدرسه او یا کور او یا جومات دقه یي چېرته قلما لږ چېرته کوم ځای کې مثال که چا سره کوم د چا غم خادیه ته ورشم او که چېرته ځم نو د کور مخکې ګاډی ودرېږي او په هغه کې لاړ شم واپس مې چې کوم دی په کلي منځ کې ګاډي نه کوز کړي. خو زه نشم ویلی چې زما پیزار پاک دي ځکه دې لار کې غوشیان دي سخاوالي دي ګندګیانې دي. نو چې زما پیزار پلید دي د بل هغه به څنګه پاکي. ځکه موږ وایو په پیزار کې جنازې منځونه نه کېږي دا پلید دي. یو خو سترګې پټول دي چې ستا پیزار پلید دی او ته نه زما پیزار پاک دی. دې وخت کې چې خلک جنازې کوي په دې پیزار کې دا د پاک او د پلید خبره نه دا د مشروطې خبره د پاک او پلید خبره نه دا د مشروطې خبره ده. زمون خلک چې کنه مشروطان دي راغلي جنازې ته دي خدا نه غواړي چې زما د خپې دې په دې خاورو باندې ککړي شي دا نه غواړي چې زما دې جرابې په دې خاورو باندې ککړي شي خپل جرابې نسخه کوي خپل خپې په دې خاورو نسخه کوي نو ځکه پیزار نه وباسي او قصدن عمدن چې کوم دغه دوی پیزار مې پاک دي نو چې پاک دي زموږ سره سکار دی. خو یو مسله به یاد ساتي په پلیتو کپړو کې په پلیت سیز کې مونځ کول هغې ته پاک ویل دا ګوره کفر دی. یو سړي ته پته وي چې زما دا کپړې پلیتې دي او بیا هم په دې پلیتو کپړو کې مونځ کوي نو یو قول دا چې دا کافر شو. نو چې هر کله دی کافر شو ستا پیزار پلیت دی او ته ورته پاک وې جنازې خو دې سر خوړلی جنازه خو نشته خو د خپل ایمان خطره دی چې د ایمان نه به وځي. نو د دې وجې نه دې وخت کې چې خلک په پیزار کې جنازې کوي نو د پاک او د پلیت مسله نه وي. دا مشروط چې کوم دی د خپل خپې د خاورو ته نه کوزوي دا مشروط چې کوم دی خپل جرابې په دې خاورو باندې نسخه کوي د دې مشروط نه نه وباسي. که نه عمدې ته ته قالین واچوه ورته راځه جنازه کوو دی به ټیک پیزار وباسي. خو اوس دلته خپې څخه کېږي نو ځکه اخوا پیزار پلیت دي نو په دې پلیت کې د سره جنازه نه کېږي مونځ نه کېږي یو مسله. دویم که دا پیزار یقینا پاک دی نو بیا بالکل پکې مونځ صحیح دی ښه په دې کې هېڅ اختلاف نشته خو مونځ صحیح دی جواز مسله ده. دریم ټکی دا دی چې ادب جدا سیز دی. پیزار پاک وي جنازه هم پکې کولی شي مونځ هم پکې کولی شي خو ادب نه دی. زما او ستا په عرف کې ادب پیزار ویستل دي ادب دی ته وایي. نو بیا هم ایستل که پاک هم دي نو ایستل یې غوره دي ځکه ادب دا دی. ادب دا دی چې ته پیزار وباسه. نو الله ورته وفرمیل فاخلعن علیک. نو یو قول دا دی چې دا پیزار پلیت و نو ځکه ورته وباسه. دویم دا دی چې پیزار پاک و ادب دپاره وباسه. نو چې الله موسی علیه السلام ته پیزار دی وباسه ادب دپاره نو ما ته دپاره حکم نه دی چې ته په جنازه کې ودرېږې مونځ کې ودرېږې پیزار دی اچولی وي. نو فاخلعن علیک انک بېشکه تو بالوادي المقدس یې په هغه بیابان کې المقدس چې پاک دی طوا مقام دی وانا اخترتک بېشکه زه تا غوره کوم پس ته مې غوږ کېدولې ما یوحا ای موسی علیه السلام هغه چې تا ته وحي کېږي. نو وحي لومبی دا ده انني بېشکه زه انا الله زه الله یم
لا الہ نشت لائق دا عبادت الا انا مگر زیم فاعبدنی زما عبادت کوا. نخو دا ون اللہ وا او نه دغه ونه کې چې کم دا اورو نه دا الله او نه چې کم دی ونه کې الله دی ښه. دا د الله تجلیات الله د پر ځای نه الله د پر مکان نه دا د الله تجلیات خبري صرف دغه کې دی د هر طرف نه. واقیم الصلاة او قائم کا منزل ذکری یومنا دا ته منز قائم کلی ذکری زما د یاد د پر چې تا ته زه یادم ښه. دا منز دی د پر دی چې تاسو ته الله یاد وي. نو سار دی منزو کو الله د ته یادو لږه فاصله تیره شو دکان ته تلې پټي ته تلې اسنه چې الله د نه هیر شي ګوره شابه بیا را منډې که ماسپخین منزو کا بیا د مازدیګر منزو کا چې الله د ته یاد وي. او دوی معنا دادا اقیمی الصلاة قائم کا منز زما د پر لذکری زما د یاد د پر چې زه تا یاد کم منز کوا د پته لګي الله تا یادوي او چې منز نه کې چې کوم د الله دې سکه ګرځي بچتا. ان ساعه بشک قیامت آتیه راتلون کې د اکاد قریب د اخفیها چې دا پټ اوساتم لتجزا د پر چې بدلا ورکړي شي کل نفس هر نفس ته بما تسعى هغه چې د کوشش کړي. فلا يسدنك وعد نړۍ تعالی عنها د قیامت د تیارینا من هغه څوک لا یؤمنو چې هغه ایمان نه وروړي بها په قیامت باندې وتبع هواه تابع د خپل خواهش په تر دانو هلاک بشي. وما تلك بيمينك سر استا پلاس کی یا موسی علیہ السلام اول ته متوجه کلاس کی رسدي کده سی ورته الله ویلی و او غرزه ودا پلاس کی دي چې د غرزولې و مارشه وو. نو موسی علیہ السلام به داخلو په دې خشپه کې روانه ما سره چې خپل لرګر نه پاتې شوی دی او مار یخدنی ول او دا مار می پلاس کې راغسته. نو الله ته متوجه کلاس کی رسدي نو خو دا خو الله پاک زمام ساده خوسی او غرزه. نو قال دوی یا عصای دا زما امساد اتوکئ علیها پدې باندې تکیا لګم واهش بها پدې سړ وهم علی غنم خپل ګډو بيزو ته پانی ولی زما د پر فیها پدې کې معارب اخرى حاجتون دی نور. الله ورته پلاس کې رسېدي نو تاسو په ګرامر نحوه کې وایي کنه جواب د سوال سوي دو نه پکارو چې مبتدا او خبر کې مبتدا به نه وي صرف خبر. جواب دو چې عصای دقه موسی علیہ السلام ورته سوی مبتدا رو بسی هيا دا عصوا یا دا می امسادا دا مبتدا ذکر کول زیادت دی په کلام کې. بیا پکې لا نور تقریر شروع کو اتوکا او تکیا په لګوما ګډې بيزو ته په پانی سندو هما دا تمام په کلام کې وګدواله دی. وګدواله ولی کوي زکه چې د چا سره خبرې کوي. عاشق چې د معشوقي سره خبرې کوي د خپل محبوب سره خبرې کوي نو ډېری خبرې کول غواړي. نو ځکه موسی علیہ السلام دا اوږد تقریر وکړو خو بیا پیغمبر دی نو ډېرې نه اوږدوي. نو اخره کې خبر را غونډه کړه ولی زما د پر فیها معارب اخرى الله په دې کې نور حاجتونه هم دي. چرته کېنم د پاسه پیټو کې واچم سورې راته کوي چرته او دسماتي ضرورت شي دا ودرم د پاسه پیټو کې واچم پردې راته وکړه او دسماته ولې شم چرته مار لړمې نو کم ځای ته منډه وم تیار په لاس کې لوړ شتي دا سره وها دا چې کوم د لختې دی دا ښکته کټوب کې واهلی شي نو داسې پیدې پکې شتې ښه. او چرته داسې کس را پیدا شي مبتدع منکر د امسانه نو په امسا د سر دا کپړې وله پې وها دا پیدا هم کوي که نه ځینې انکار کوي د دې نه. نبی کریم علیه السلام صفاتو کې دا دی چې کان یحب العرجون پیغمبر علیه السلام به لاس کې اکثر لرګی به ورسره دا به یې خوښاو. نو زمونږ په وخت کې لږه ترقي لږه ډېر د شوشه جوړه شوي او هغه وخت کې سیده ساده لرګی به نبي علیه السلام سره نو دا بیا خوښوله. نو چې کوم مشران په لاس کې امسا ګرځي لرګی ګرځي نو بد ورته مو بدعت دا د پیغمبر ګرځولې ده. ابو داود کې روایت دی یحب العرجون دا لرګی بیا خوښاو. یو ځل دا چې کنه په جومات کې خراش کې پراته دي نو په دې لرګي باندې هغه خراش کې وتوګل د دیوال نه او بیا او فرمایل ورشه خوشبوئی راوړه. یو جوان منډه کې کور ته لاړ عابر خوشبوئی په لاس کې راغسته د پیغمبر علیه السلام هغه لرګي باندې دا مګل او په هغه ځای خوشبوئی کو ورته وی قبله ته لاړې متو کوي نو په جمعات کې با قبله ته لاړې نه تو کې چې کم دی یو صاحب مونږ کو چې کم دی هغه لاړې ټوکړي. نبی کریم علیه السلام او فرمایل بیا بداست او همتی نه کوي ښه امام د فردونه احتیاط بر پکاري ښه تبه بیا همتی نه کوي نه بل ځل مازه ټیم دغه مخ کې کېږي خلکو را روسته کو نه بکې مونږ ولی پیغمبر علیہ السلام ویلی دلې په دې سزا ورکړه چې تا لاړې ولی قبله طرف ته تو کړي. نو جمعات کې به دیوالون ته قبله ته لاړې نه تو کې دې به احترام کې
نو نبی علیہ السلام سره لرګي او غزې په صفا کو انو مشران داس ګرځولې شي ځان سره چې کم د امسا نو پلاس کې معارب اخرى نور حاجتون قال القها يا موسى غرزوا فالقاها نوې غرزول فاذا هي اچانک حيه مارش تسعى چې منډه وهله مارته نه جوړ شو مخکې دی ودا اجدها شولا قال الله توفى خذها ونس ولا تخف ميرګ سنعيدها زرد چې زبدا واپس کم سیرتها الاولى حالتها الاولى لومبني حالت وضم يدك فوستك خپل لاس الى جناحك خپل ترخت تالاس پر ترخ کې دا سکه دا تخرج بيضاء دبر وباس سپين من غير سوء غير دبدن بد بنخكري آية أخرى دابل نشانه دا لنوريك چې وخيطات من آياتنا دخل نشاناتنا الكبرى لوی نشانات اذهب الى فرعون لارش فرعون ته انه توغى بشک د سرکش شوی دی قال دو فرمایل رب اشرح لي الله کولو کې صدري زما سینا ويسر لي امري سینا کولو کې دا پیغمبر ډیر غټ بوج دی ښا الله چې د چانه خدمات الی کنه عمر سینا مولا ور کوي ښا پیغمبر نه ډیر غټ خدمات وی نغله عظیم سینه ور کې دا خبره برداشت شي دا علماء دا سی ویخه عالم ته الله سینه غټه ور کوي ګینه دا ګران کاری یوازې ته یو امامتی کې کنه په دې جمعات کې اتیا کا سکوري دا ار یو کور هر سړی بیل بیل پکري هر سړی خپل بیل پکري دا ځان له فکر هغه بل دا یو ځان له فکر کوي دا بل ځان له فکر کوي دا یو پاټي بل بل پاټي هر سړی د خپل خیال خبرې کوي عالم ته الله پاک دا استقامت ورکړي دا غون برداشي دا غون برداشي مړی به دا ټول چې کم د زموږ ورونه دي دا په غټه سینه کېږي په ورکوټې سینه باندې نه کېږي چې څومره الله د چانه څنګه خدمت علي اقا شانتي د کور مشر د اغله دونه سینه ورکړي د کور د خبرې برداشي محلي مشر د اغله دونه سینه ورکړي پیغمبر د غون قوم چې کم دی سینه هغه دونه وسیع چې برداشت کوي نو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري او آسان کې زما د پردا کار وحلل او کلاو کې عقده غټه من لساني زما د جبي په دې جبه کې چې کم دی غټه ونه په دې کې دوه قول دي عام حضرات وجه دا ذکر کوي د چې کله ماشوم او د فرعون په کور کې نو فرعون خبيث ته د مخ کې نه پته و چې دا سړی خطرناک دی نو یو ځل فرعون رالی چې کنده هغې کې راغستی دی نو د ګیره په دې لاس کې ونیوله او په دې مخ له سمه کلکه سپېړه ورکړه اقه دشمنۍ سپېړه سمه ورکړه نو فرعون ته پته ولګېده چې دا اقه ماشوم معلومېږي زر یې کېنم ورشه کسان ته یې راولئ اثر یې کټ رستو راځي چې کوم دی فتناک فتونا عبدالله ابن عباس سے په دې کې اوږد حدیث دی موسی علیہ السلام ته الله وایي ستا په دې موقع د قتل انتظام ما خلاص کړې په دې موقع د قتل انتظام ما خلاص کړې اته ځایونه داسې راغلي دي چې د قتل انتظام الله بچ کړی دی یو پکې دا ځای فرعون شابه کسان ته سره غوس کې دا ماشوم دی ښځې ورته مړه دا چې کوم د ځانه دی ماشوم جوړ کړی دی ماشوم دی په دې څه پوهېږي ستا دشمن دی نو ښځې ورته نه ګو دا هغه نه دی زه ته داسې وکړه تجربه وکړه نو په یو لوښي کې ورته سرکوټه کېښوله او فرعون ښکلې غټه ګیره وه په دې کې به ملغلرې اچولې وې دا ملغلره دلته ورته کېده وه نو ملغلرې ورته هم کېښوله سرکوټې ورته هم کېښوله دا دواړې موسی علیه السلام مخې ته ورنږدې کړه موسی علیه السلام د الله پیغمبر دی هوښیار سړی دی هغه دا ملغلره راغستله جبریل راغی دا لاس ولې د سرکوټې ته کړه چې اوس مړ کېږي دی بل خوا که لاس دی نو لاس ولا سرکوټې ته یوړه نو چې هغه سرکوټې ته یوړه شو نو لاس وسو نو چې لاس وسو خلک یې خولې ته وړي ماشوم زر د لاس راچوک کړ خولې ته نو جبې وسوله نو ښځې ورته وې فرعون ته ګوره ما ته به چې ماشوم دی ته نه قلار دی لاس دی ولا وسو جبه دی ولا وسوله نو فرعون غصه خو سړه شوله خو دې خوا د موسی علیه السلام جبه کې لکنت پیدا شو بعضې دا وجه ذکر کوي او بیا یې سوال وکړو چې کوم دی نو اوس آیا دا لکنت ختم شو دویمه وجه لږ مخکې بل صورت کې را روانه ده او زمونږ اکابر زیات ترجیح هغې له ورکوي موسی علیه السلام جلالی انسان او کم انسان چې غصه قار لږ زیاتی که نه او هغه داسې نازیبا خبر او کار ویني هغه د غصې د وجې نه بیا خبره نشي کولی بیا جبه بلکل کله که ونښلي کم سړی چې لږ شانتي جلالت او غصې سیوي او هغه د چا سره په شر شو نو اوس دې خبر نشي کولی جبه بیا نښلي نو موسی علیه السلام وایي چې کله زه د فرعون او د خلکو دا کفر وینم نو ماله غصه راځي او چې غصه راځي نو ولا ینطلق لساني بیا زما ژبه نه چلیږي نو دا د غصې د وجې نه چې کوم دی بیا ژبې کار نه کوي نور ژبه ټیک ټاک وه
نو الله ورته وی ستا سوال مې درکړو دا لکنت ختم شو. یو قول دار چې او ختم شوی دی ځکه الله وی ما ستا سوال قبول کو. دویم قول پکې دار چې څه لګ لګ پاتې وو ځکه فرعون سره چې دی خبره کوي نو فرعون مقابل کې څه ولا یکاد یبین دا پیغمبر خو واضحه خبر نشي کولی پته لګي سلګ حصہ پکې پاتې وه. نو عقدة من لسان يفقهوا قولي چې پوه شي زما په خبره. وجعل لي وزيرا وګرځه زما د پاره معين او مددگار من اهلي زما د اهلنا الله یو ملګری عمره کې هارون چې هارون علیه السلام د اخي زما رور دی اشدد به مضبوط ک پدی باندې ازري زما شا رونو کې د ټولو احسان کوون کې ضرور سره موسی علیه السلام دی ځکه رور د پاره سوال د پیغمبري کړي او رور پیغمبري مرتبه تر رسولې دی او پرونو کې د ټولو نه بدترین رور د آدم علیہ السلام بچے قابل دے چې حابل قتل کړي دي. واشرکهم فی امری او دې شریک زما سره په دې کار د نبوت کې کای نو سبحک یا الله چې بستا تسبیح وای کثیر ډیر ونذکرک کثیر من بتایا د ډیر انک کنت بنا بصیر بشکته فمن باندې لیدون کې قال الله ورته فرمل قد اوتی تسؤلک تاقی سر درکړ شو ستا سوال دا ارسم دل اومن یا موسی اے موسی علیہ السلام او چې څنګه مې در سره احسان وکړو د دینه مخکې مې تا باندې ډېر احسانات کړي. ولقد مننا علیک تاخي سره ما احسان کړو پتا باندې مرتن اخرى بل کرته اذ اوحینا الی امک لکل چې موږ الهام وکستا مورته د مور پر لکه مې دا خبره واچوله ما یوحا هغه چې الهام کې دی شو ان قذفی فیه واچو دا ماشوم په تابوت په صندوق کې فقذفی فیه دا واچو په یم په سمندر کې فلیلقیه الیم او بغرزی دلر سمندر به ساحل په طرف باندې دا بچی ځان سره ساته او چې کله تا سره یره شوه چې یاره اسنه دا فرعونین قتل کی صندوق ولا جوړ که اوبو کې واچوه ته پیغامه شوې زما بندر زه به ساتم. یاخذوه عدو لی وا بخری دله زما دشمن و عدو له او د دشمن په کور کې ساتم. والقیت علیک ما واچو پتا باندې محبت مني محبت زما د خوانه الته چې دا ماشوم را ویسته شو کړ اره خزه پس را منډي وي یو بل غونډه په عاشقانی دي یو زولت ور کوم بل زولت ور کوم الله په داسې محبت واچو چې څوک ته بد نه ګوري مړی نه کی. ولی تصنع د لپاره چې ستا پرورش کیږي علی عینی زما په حفاظت نو چې دې په وبو کې صندوق کې پرې خود روان دي مورې چې کم دې خور ته ولوي ته پسې دې سمندر په دې غاړه غاړه ځاو ګوره چې دا صندوق کم فازي ډوبېږي کم طرف ته وځي. استمشي اختو کا کله چې تل استا خور فتقولون اغه ورته وي دا صندوق لاړ د فرعون کور ته ماشوم ال تلل خزر جمع شو یوي سینې ته چی بلی سینې ته چی اده چاته نه اخلي خورې پس را ورسېدل هغه ورته وي هل ادلکم یزن خیم تاسو تعالی من داسې کورنه یک پروه چې د پرورش وکي ماته یو کور معلوم دی هغه بد دې چې کم د کې دې شي ته واخلي نو دی ورته ویا سن تاسو د کور استارور به نه منګه سکو خو تاسو چې کم دې زمنګ ماشوم دی او خزه ولا پکار ده خدای زه چې کم خزه در خیم هغه پیدا سه خواګه دي چې یو ماشوم تیم انکار نه کوي کې دې شي دی واخلي وته ورا شابه منډه کرا والا نغلاړه مور پسې را وستا فرجعنا کنه موږ بیا دا واپس کوی راو مې واپس موږ متعال خپل مور ته کوي تقر عین هدی د پرچاغه خوګي پتا باندې سترګ ولا تحزن او غم جن کیږي نمور رالا موسی علی السلام تی تواچو رته ورودو فرعون خزه ورته اوس بدا سه کار کې چې تب راځي او څنګه د ماشوم له بپې ورکه مور وته وی ځنی مزګارخه زه خپل کار کوم که تاسو ماشومان به ساتم نشم ساتله نه خزه داسې وکړه چې دلته نشه راتلی که نه نو دا ماشوم ځان سره ویسه دا ځان سره ویسه هلته به یې ساتې او کله کله به موږ راوړو ملاقات دپاره وایي نه ستا ماشوم د خپل ماشوم د سنبال کړه زه به خپل کور کار کوم که زه به ستاسو ماشوم ساتم زه داسې وکړه دا ماشوم ځان سره ویسه دا ساته ټک کار هم مه کوه موږ به دله مزدور ونیسو تمام کار به دله هغه کوي د الله دا کول وي ښه خپل بچی یې مله ورکو مزدور یې مله ورکو تنخواه یې مله مقرر کړه نو فرجعناک الی امک تقر عینها ولا تحزن او مغمجن کیږي بیا چې داسې غټ شو نو فرعون ښځې ورته ووی اوس زموږ دا بچی راوله چې موږ ته یې وسپاره بس دی اعلان یې وکړو نن به زما بچی راځي چې څومره د دربار خلک دي دا به غونډ زما بچی له تحفه ورکوئ مثال په طور یو سړی اعلان کوي نن زما د بچی واده دی زما د بچی پراغت د یاران دوستان غونډه جمع کی نو هر سړی چې کوم د خپل وس مناسب چا سیره کړي دا او چا فروټ راغستی چا بل څوک له پیسې په جیب کې ږدي نو دا د فرعون زوی را روان دی چې کنه بادشاه بچی دی او ښځه په انتظار دا خلک تحفې راوړي مزدوران مقرر کړه دا تحفې را غونډوي چا چې څومره تحفې راوړي وي د هغې په څو چنده چې کوم دی
د فرعون خزي آسیه ولا ورکړه او دا ټولې چې کنده د موسی علیه السلام مور ته بار کړه دستا. نو موسی علیه السلام کله دلته اوسېږي د بادشاه په کور کې، کله هلته ځکه هغه هم رضایي مور شوله که نه، نور خو حقیقي مور خو دې ته خو پته نه وه. نو دا پتا باندې خوشحال دی. وقتلت نفسا، بیا تا قتل کو یو نفس، فنجیناک مخلاصیا در کو تعالی من الغم، دا غم نه قتل مسله مخکې راځي. وفتناک فتونا، او موږ امتحان کې واچولې ته په امتحان کې اچولو سره. دې ځای عبد الله ابن عباس اوږد حدیث ذکر کړی دی چې د موسی علیه السلام په دې ځای د قتل انتظام الله خلاص کو. دلته د قتل انتظام اته ځایونه داسې راغلي دي چې هلته موسی علیه السلام ته چاړې برابر شوي دي، الله یې ما خلاص کړی. فلبست بیا تا وقت تیر کو سینین سکلون لس کاله فی اهل مدین، ثم جئت بیا ترالی علی قدر په دې اندازې باندې یا موسی ای موسی علیه السلام، واستنعتک زتا غوره کوم لنفسي د خپل ځان دپاره. اذهب انت لاړ شه ته واخوک او ستا ورور بآیات زما په نشاناتو، ولا تنیا او تاسو سستی مه کوئ فی ذکر زما په ذکر کې. اذهبا الی فرعون، تاسو لاړ شئ فرعون ته، انه طغى بشکه دی سرکشه شوی دی. فقولا له، تاسو ورته وایئ قولا لینا، وینا نرمه پسته خبره ورته وکئ. د دې وجې نه تقریر کوئ که نه، د تقریر خپله اندازه یې ښه. کله بعضې ځای کې لږه خبره سخت هم پکاري چې دا خلک ډېر وراني نه کوي، خو همیشه دپاره ډېرې سختې خبرې مه کوه، سپیرې خبرې مه کوه. هغه موقع ته ګوري هغه خبره سخته خو په پستو الفاظو کې، نو دا مؤثري. تقریر خپل یو شاني، نو هغه تقریر چې یاره داسې انداز چې الفاظ دې ښایسته وي، موقع مناسبتي، خلکو رغبت او شوق پیدا شي، نو دا تقریر مؤثر وي. او چې یو سړی پاسېږي او سپیرې خبرې وچې خبرې کوي، نو غوږونو ښې نه لګي که نه. نو داسې خبرې نو ګوره موسی علیه السلام د الله څومره لوی پیغمبر دی، او لیږي چاته داسې بدبخته انسان ته چې هغه ځان ته خدای وي، الله بیا موي زما بنده دی پسته خبره ورته وکړه. قول له قولا لینا، پستې خبرې ورته کوه. لعله شاید چې دی تذکر نصیحت قبول کړي او یخشا یا ویریږي. حضرت شیخ فرمایل چې کم دی هارون رشید چې کم دی بادشاه خطیب او امامو، نو بل ملګری و، نو هغه ته وایي ته زما دا مونځ وکړه او زما چېرته کار دی. نو دا نوی ملګری چې رالی نو جمعې تقریر شروع کړو، نو دا نوی راغلی دی، نو هغه وایي زه اوس موقع ده بادشاه ناست دی راشه ښې بڼې تې وباسه. جو بس هغه خبرې چې سوله په خولې ورته نو هغې پسې وبیا که نه. لازمي خبره ده چې بادشاهان خو څه داسې خو نه چې څنګه مثال عام علما داسې خو انسان دی، خی چې کوم دی تی باڼې ویستې چې تقریر جمعه مونځ وشو، نو بادشاه هغه راوغوښته ډوډۍ چای پې ښه وکړو. مولي صاحب تاسو ښی هغه هوښیار خلکو ډېر زیاته. بیا ورته مولي صاحب هسې تپوس مې کوو دا فرعون چې کوم نو دا به ډېر بدبخت و که نه څه؟ ورته وی نه جی فرعون خو کافر و، خو ځان ته خدای وی، ته خو نیک سړی مسلمان یې چې که د مسلمانانو بادشاه ښه ښه ټیک شو. هسې مې تپوس ځکه کوو چې هغه هم بادشاه او زه هم بادشاه یم، هسې نه چې هغه شانتې شی یم. وایي نه 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 ته خو ډېر ښه سړی. ښه جي دا مې تپوس کوو چې ستا به مرتبه اوچته یو که د حضرت موسی علیه السلام؟ ورته نه چې زه خو یو عام ملا یم، خو د الله پیغمبر و. نو ورته وی الله خو موسی علیه السلام چې جلیل القدر پیغمبر دی، فرعون په شانه کس ته لیږي، ورته وایي چې قولا له قولا لینا، او دا تا ما ته څه وویل؟ جو بس بیا د مولا سره جواب نه لعله یخشا. قال دواړو وی ربنا ای زمونږ ربه اننا بېشکه موږ نخافو موږ یریږو ان یفرط علینا چې دا به زیاتې وکړي، موږ لاړ شو چې کوم دی اچانک به راباندې حمله وکړي، او ان یطغا یا به دې سرکشي وکړي. نو دا خو زناور سړی دی، موږ ته خبر وکړو په ټک به مو قتل کړي، نو چې قتل وکړو ستا پیغام ونه رسېدو. قال الله تو فرمای لا تخافا ما یریږئ انني بېشکه زه معکما تاسو سره یم، اسمع و ارا زه اورم او زه اینم. ګوره الله سره وعده وکړه زه د سره یم او ده نه یریږئ مه. نه مخکې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام خبره کوي دا فرعون اخوا دې خوا تاویږي، خو دې دوه ملنګانو ته کړه هم نه کوي، ښه دوی ته هېڅ هم نه وایي. قوم ته وایي بچي بدله مړه کړم او دا به وکړم او داسې، خو موسی علیه السلام په شان کې خولې نه څه نه وباسي. ښه ولی الله ورته وایي زه د سره یم، نو چې الله ورسره دی نو فرعون څه شی دی چې هغه ته بیا خبره وکړي. فاتیا فقولا تاسو ورته وویل ان رسوله بېشکه موږ دواړه پیغمبران یو د رب ستا، فارسل معنا بني اسرائیل ولېږه زموږ سره بني اسرائیل، ولا تعذبهم دوی له عذاب مه ورکوه، قد جئناک تاخیصا موږ راتله کړي تا ته بآیت په نشانو سره من ربک طرفه د رب ستا نه. والسلام علی من اتبع الهدى، سلام دی په هغه چا باندې چې تابع وي د هدایت.
تو کافر ته خط لیږي چې کوم دی کافر ته ټلیفون کوي نه بیا دا ویلی شي والسلام علی من اتبع الهدى او کاغه د باندې سلام وکړي نو ته ورته صرف ویلی شي وعلیکم ولا تعذبهم دیل عذاب ورکه وقد جئناک تاقی سمورات کړي تا ته بآیتن په نشانو سره من ربک طرف دربستانه والسلام علی من اتبع الهدى د سلور دعوی د موسی علی السلام به فرعون ته وړاندې هغه سلور دی ذکر کړي وي ان قد اوحي الينا تاقی سم ته وکړي شوی ان العذاب علی من عذاب هغه چا د کذب چې تکذیب کوي وتولوا ګرځي موسی علی السلام را روان شو رااله دې ځبانی مفسرین به دام لیکلي دي د خزې د بچو خادم هغه واقعیا کټ شوله دا څه شول نو بعضې دا فرمایي چې هغه واپس تللی دي او بعضې دا فرمایي چې موسی علیه السلام خپلې بیبي خوا ته ورغلی نه دی چې الله ورته دا خبرې ذکر کړي فرعون ته لاړ شه نو الله پاک دا بچي نو الله ورته وی دا امسا دې کاڼي ته راواچو نو یو کاڼی چې و نو بل ته راووتو دا بل ووهه نو بل راووتو بل ووهه و کاڼي چې کوم دی بل نه راویسته وم کاڼی چې مات کو دننه پکې چینجې دی او په خوله کې شنه پاڼه ده بس موسی علیه السلام چې دا وکتو نو جو سیده روان شو مصر ته چې په دې کاڼو کې دننه چینجي له خوراک ورکوي نو که زما ښځه بچي دي هغه ربشتې خو دا د الله د خوا نه مامور داسې مسله ده تو ځان په دې قیاس نه کې زما ستا لپاره شریعت دی ما تا لپاره شریعت دی د ښځې نفقه په تا فرض ده د ماشوم بچی نفقه د معذور بچی نفقه د بوډا بیوسه مور پلار نفقه په تا فرض ده دوی ته به نفقه اچي دا په خپل ځای باندې فرض مسلې خجی انو موسی علیه السلام بیا سیده روان شو فرعون ته دا غونډ تقریر وکړو نو فرعون مقابل کې فمر ربکما سوګ استاسو رب اے موسی علیہ السلام قال دو ته ربنا الذی زمون رب هغه ذات دی اعطا چې ورکړي د کل شی هر سیس ته خلقه دغه پیدایش او صورت ثم هدا به تلار خو ولیدا نو صورت ول ورکو بیا وتلار او خو انسان ته جدا د چرګي بچی ته جدا د بتی بچی ته جدا د غوا بچی ته جدا قال فرعون وتفما بعض القرون الاولى سو شان دغه کلو په خوانو د په خوا چې دون خلق تیر شي وي دا د لپاره وته وی چې موسی علی السلام وای چې دا گمراه دي نو زبر خلکو ته وګستا پلار ته گمراه وي دا قوم ته نه په مخالفت کې راولي هغه د الله پیغمبر دی اده سه جواب کوم ځکه کوي قال هغه ورته علمها علم دغه مخکینو کلو عند ربي د الله پنيز دی هغه خبره مکه د الله سره علم دی فی کتاب په لوح محفوظ کې لا يضل ربي نه خطا کیږي زما رب ولا ينسى او نه يري الذي اغزات جعل لكم الارض کرزول استاز د پر ازمکه مهدا پرش وسلك لكم او رواني کړي استاز د پر فيها په دې باندې سبول لاري وانزل من السماء نازل کړي د اسمان نما ان اوب فاخرجنا به من روبس په دې سره ازواجن قسمنا من نبات شتى د غیاګانو نه مختلفه غیاګانې راوټو کیږي کولو تاسو خري ورعو انعامکم سروي په دې کې ساروي ان فی ذلک بشک په دې کې لآیات النشانات دل اول النها د پر د خوندانو د عقل نهیا د نهیت جمع د عقل تویلی شي منها خلقناکم ما تاسو د زمکه نه پیدا کړی وفيها نعيدکم په دې کې بم بیا واپس کوم ومنها نخرجکم د دینه بتا سره وباسم تارتن اخرى بل کرته بیا بچ کم د دینه پیدا کیږي صلی الله تعالی علی خیر محمد و آله و اصحابه اجمعین الہ العالمین تزمن رضاش زمونږ به ناسته رضا د پاره وګرځولې کی زمونږ دا ویل اوریدل ناسته الله د آخرت په خزانو کې جمع کی الله ژوند زندگی په خپل کتاب باندې خیسته کی د نبی علیہ السلام په ژوند باندې خیسته کی الله اتباع د قران د تعلیمات او د سنت د تعلیمات زمونږ د ټولو نصیب کی الہ العالمین زمونږ سونه حاجات وی د دین د دنیا د آخرت په خپل احسان سره پوره کی الله پاک سونه مسلمانان درس کې حاضری کوي نارینا زنانا څوک چې کوم د عمدغه سی په انلاین باندې اوري الله د ټولو جوړو کې خیر واچولې کی الله ستاسو د کتاب سره مینا کوي تور سره مینا وکي الله زموږ د درس د دې کلی د پاره د خیر ذریعہ وګرځي د ملک د پاره د خیر ذریعہ وګرځي امت مسلمه د پاره د خیر ذریعہ وګرځي الله زموږ په دې عمل کې تمام مسلمانانو د پاره حصے پیدا کړي د جمدو او دمړو په کې الله حصے وکي الله زمون په دې عمل باندې الله زمون تمام مردگان دغه مغفرت نصیب کړي الله دغه درجات عالیه نصیب کړي
څومره نیکان مسلمانان عبادتونه کوي، دعاګانې غواړي، الله امت د پاره د خیر سوالونه کوي، الله زمونږ پکې حصې وکړي. الہ العالمین د نیکانو صلح او ملګرتیا منصیب کې، د نیکانو صلح او سره مو الله حشر وکړي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ملګرتیا کې مو حشر وکړي. الہ العالمین ته زمونږ رضا شي، اخیره خاتمه زمونږ د ټولو په ایمان کې. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.